چې زموږ عصري علوم یې کړي دي هغه د دین لرې دي او چې دیني علوم یې کړي دي هغه د عصري علومو څخه لرې دي. بلکې سویټزرلینډ په دې کې 4 ژبې ملي دي، په دې کې نیشنل لینګویجز دي. موږ چې یو په موږ کې یوه ژبه د اردو. دنیا ترقي کړې ده خو په چیش کې کړې ده، په فنونو کې کړې ده. روحاني توګه دوی ختم انسانان دي. جیفري اپسټین چې دی دا هم د خپل وخت حسن بن سبا دی، د حسن سبا لکه د ایران ده خبرګر ده، په پیسو کې د موږ په پیسو پسې روان یو. زما استاد د سوسایټۍ څخه پوه خلک روان دي، کارخانې در سره روان دي، کوکله خلک چې پاتې سي، تش خلک چې پاتې سي، پر هغه باچي ډېر اسانه ده، هغه سره جنګول ډېر اسانه دي. معاشري اصلاح د فرد شروع کېږي، چې فرد ځان اصلاح کړي معاشره په خپله اصلاح کېږي. شروع به د خپله ځانه کوو. دا سړک جوړول، هسپتال جوړول، فنډ استعمالول دا د ادارو کار دی. عصري علومو دیني علوم چې دي هغه یو د بل سره تضاد دي نه، دا د علم 2 شاخه دي. ته د خپلې معاشرې او پیداوار ته وګوره. دا زما او ستا علم حاصلولو زما او ستا پر ملک کبرونه راوسلید. دغه د 100 کال پر کال نسي لیدلی. دغسې سیاستدانان راواخه دی په ډاګه پیسې خوړلي کېدې پخوا 100 کاله د مخ موږ خو نه دي په یاد. اوس خو د هر شی دی سلو و بدو ته دی رواج خلکو ورکړي چې د مور شیدې بولي بد کارونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې مطالعې سرکل محترم مشر محمد نبی پښنی صاحب، د همکارانو او ناسو زما ګرانو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما ته موضوع زما په خوښه دی راکړې ده، هغه پوهنه، د پوهنې ارزښت په انساني ټولنه کې. د پوهنې په ډګر کې به داسې ګر سره د دې څه شروع وکړو چې هر انسان باید په ژوند کې یو پیمانه ځان ته غوره کړي. د ښو د بدو پیمانه باید هر انسان د ځان سره یو ناپ ولري، یو پیمانه ولري. زما په خپلو دا کمزورو مغزو په دا 15 کلنه موده کې د ژوند ما اسلام یا قرآن مجید د خپل ژوند د تیرولو دپاره موضوعه او مکمله پیمانه ټاکلې ده. دا هغه پیمانه ده چې د یو مسلمان په حیث زموږ څخه پر دغه پیمانه الله پاک په قبر کې حساب اخلي. نه د یو نظام پوښتنه درڅخه کوي، نه د قبیلویت پوښتنه درڅخه کوي، نه د قومیت پوښتنه درڅخه کېږي. په دغه پیمانه ټولو ناپ دی په آخرت کې. نو انسان ته هم پکار ده چې په دې دنیا کې د دې پیمانې څخه کار واخلي. راځو انساني ټولنې ته چې د آدم علیه السلام څخه شروع ده بیا تر اوسه پورې الله پاک 104 آسماني کتابونه نازل کړي دي. په هغه کې 100 صحیفې دي، 4 د غټ کتابونه دي. دا د امندمنټ یا ترمیم په شکل کې دي، لکه په پاکستان کې چې دا اوس 28م ترمیم باندې کار کېږي. نو وروستی ترمیم د هلایي کتابو هغه قرآن مجید دی او وروستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو موږ به د اسلام په پیمانه کې پوهنه ته وګورو. اول به د پوهنې تعریف وګورو، بیا به د پوهنې ارزښت ته وګورو، بیا به موږ په معاشره کې یا موږ په ټولنه کې چې موږ پر دا پیمانه خیږو که نه یو ختلي. پوهنه د پوهنې تعریف داسې دی د انفرادي اعمالو، مشاهداتو او تجرباتو و نتیجه ته علم ویل کېږي، او ترسیل ته ایجوکیشن یا زده کړه ویل کېږي. پوهنه ته په انګریزي نالج، په پښتو پوهنه، په عربي علم ویل کېږي. زده کړه ایجوکیشن یا تعلیم دا ترسیل دی د علم، د پوهنې ترسیل دی. اوس نو د علم 2 شاخه دي، و یوه ته علوم عالیه ویل کېږي او دویم ته علوم عالیه په الف مدها ده. په علوم عالیه کې دا اسلامی علوم دي، په دې کې 6 مضامین دي. په هغه کې قرآن مجید دی، اصول قرآن دی، حدیث دی، اصول حدیث دی، او فقه ده، اصول فقه ده.
په علوم عالیه کې په دې کې سوشل ساینسز راځي، دا عصري علوم راځي. زموږ د عالم اسلام بدبختي په دې کې ده چې دا مې سره بیل کړي دي، او د غربي ټولنې یا لویدیځ ټولنې بدبختي په دې کې ده چې هغو خالي فنون مخته کړي دي، دا دیني علوم یې شاته کړي دي. وینه دا ټسل یا دا ټکراو یا دا ټکر دا د ډېره وخته را روان دی. د اسلام په شروع کې بلکې د عیسایت چې حضرت عیسی علیه السلام رالی، د عیسی علیه السلام د وفات وروسته د 80 کالو وروسته په انجیل کې ګوتې ووهلې شوې، انجیل یې بدل کړي. 15 کاله بعد بیا هلته پاپایت رالی، د دې دولت د دې زور د وخت د باچا سره و، او پادریان سره زر و دنیا و هغو ته دوی ښووله. پر ساینسي علومو بندیز ولګېدی. 1000 کاله چې و دې ته ډارک ایج ویل کېږي، تور پیر توره دوره. زما سره یو لیست شته، سروې ریپورټ دی چې 22,000 ساینسدانان دوی ژوندي په اور وسوځله. هغه په دې چې دوی به ساینس ته وده ورکول یا به ساینس پر خپل سر وایه. هیڅ چا اختیار به پوپ نه درلودی چې پوپ اختیار نه ورکړي، اجازه به نه ورکوله، دوی اجازه نه درلوده چې ساینس ووایي. بیا مسلمانانو و ساینس ته ترقي ورکړې ده، ولې په علم کې دا دواړه راځي، عصري علوم او دیني علوم دواړه راځي. فرق یې دونګې دی، په دیني علومو کې دا د الله پاک تحقیق راځي، او په سوشل ساینسز کې په علوم عالیه کې د الله پاک د تخلیق تحقیق راځي، د الله پاک د مخلوق تحقیق راځي. دواړه علم دی، دواړه پوهنه ده. اوس انسان الله پاک د 2 شیانو څخه جوړ کړی دی، مرکب دی د وجود او د روح، د سپریټ او باډي. که موږ وجود مټر بیلګه وټاکو، مثال یې کړو، نو روح چې دی هغه ډریور موټروان وګڼو، نو چې تر څو پورې روحاني زده کړه نه وي، ډریور د موټر د چلاو زده کړه ونه لري، دا ژوند ته موږ سمون ورکوو د موټر سره، نو موټر نشي چلېدی. دغسې ستا وجود هېڅ ارزښت نه لري چې روح جون وکاږي، خالي غوښې پاتېږي. او که ستا روح په دیني علومو مزین وي، نو بیا دا د ژوند کاروان ډېر ښه پر مخ باندې ځي. نو روحانیت چې دی هغه په دیني علومو سره راځي. هغه قرآن مجید ان هذا القرآن یهدي للتي اقوم، په ټولو لارو کې د قرآن لار چې ده هغه د ټولو سیده لار ده چې الله پاک له ورغلې ده. نو د قرآن پوهنه هغه پر هر نر او ښځې باندې فرض ده چې دا یې زده کړي. بیا دغه ژوند تېرېدل اسانه دي. په قرآن مجید کې د فنونو د علومو د دواړو ذکر شته، او څه ساینسي ایجادات دلته به د ساینس القرآن هم امام ساینس ویلی دی، هغه د هغه ذکر یادونه په اشاره یا ډایرکټ 1000 واره په قرآن شریف کې راغلی ده. مثال زه درکوم، وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. الله پاک وایي څه چې په اسمانو کې دي، څه چې په مځکه کې دي، ما سې دپاره مسخر کړي دي. مسخر په دې معنا چې ته کار جن اخیستی سي. اوس نو څه شي دي په اسمان کې، څه شي دي په مځکه کې، څه شي دي په اسمان کې؟ انرژي ده، په مځکه کې معدنیات، سولر انرژي ده. د سولر انرژي څخه ته کار اخیستی سي، اوبه د مځکې سره کښلی سي، د باران اوبو ته ډیمونه او نیرونه کښی سي. ته الله پاک وایي دا ما تا ته مسخر کړي دي. اوبه چې دي د اوبو په باره کې د قرآن شریف آیات دی وفي الماء وجعلنا في الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. ما په اوبو کې هر ژوندي شي ته ژوند ورکړی دی. آیا ته بیا هم ایمان نه راوړي؟ نو اوبه چې دي هغه ژوند دی. دویم مځکه ده، په مځکه کې معدنیات د یو معدن ذکر په قرآن کې راغلی دی، هغه اوسپنه ده. وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. اوسپنه
وایي دا ما نازله کړې ده، دا د بانډ په شکل کې د اسمان ریز راځي مځکې لره بیا یې بانډ جوړوي د هغه څه اوسپنه، دا د نازل پر دې م ریسرچ شوی دی چې د نازل په شکل کې د دغسې اوسپنه په مځکه کې پرته نه ده راغلې. نو د دې خاصیت چې دی هغه الله پاک وایي سخت دی او په دې کې د خلکو ګټه ده. ویکیپیډیا تاسې ولټوئ، په هغه کې 90% مصنوعات په هغه کې اوسپنه شامله ده د دنیا په 90% کې. نور داسې آیاتونه شته په قرآن شریف کې، خو بدبختانه زموږ سره د کریکولم استاد هم دا دی ناستې پی ایچ ډي په کریکولم کې کړې ده. پلار یې زما استاد دی، زموږ سره راغلی دی، په ملیزیا کې پی ایچ ډي په کریکولم کې کړې ده، اوس ریټایر شوی دی ډاکټر عبدالمجید شاه صاحب. نو دته معلومه ده چې زموږ نصاب چې دی هغه په هغه کې بدلون راغلی دی. زموږ نصاب کې داسې بدلون راغلی دی چې علوم و فنون یې سره بیل کړي دي. دا په شعوري توګه د مسلمانانو د ملا ماتېدلو په معنا ده چې زموږ عصري علوم یې کړي دي هغه د دین لري دي، او چې دیني علوم یې کړي دي هغه د عصري علومو څخه لري دي. تر نن زما ستا علمي طبقه، دیني علمي طبقه، هغه په 15,000 ګزاره کوي. د معاشرت رټلي خلک دي په ما او تا کې، هغه ځپلي خلک دي، هېڅ رول زما او ستا په معاشره کې نه لري. کور په کور ګرځي دی چاندې ټولوي، کور په کور ګرځي دی زره ټولوي، په کور کې مغه سوې ډوډۍ ما او تا ورباسو چې په یو کور کې مایوب نجلۍ پیدا سي، مور یې غمجنه وي، پلار وایي چرت مه وهه د املا د غاړې بې کو. یعنې موږ داسې راخسې ده دا نن د افغانستان د دغه وجه دا د خواشۍ چې تک شي کاږي ویې ځپې هغه غونګې غورځي ريزسټنس کوي. نو دغه په شعوري توګه دا شی راغلی دی. په هندوستان کې پښتنو یا افغانانو 600 کاله دوی واکمني کړې ده. اسلام پښتنو رسولی دی د سلطان شهابالدین غوري په دور کې په 1191 کې دی تللی دی. څه لیکوالان دی کاکړ یادوي، دی دغه څخه تللی دی. محمد غوري د مشر ورور دی، غیاث الدین محمد غوري، دی د چخچرانه څخه تللی دی. دا یو صوبه ده د هرات او د فراه در مابین، غور ورته وایي، مرکز یې چخچران دی. د دې څخه دی د پښتنو دا مرکز شوی د امیر کروړ د امیر فولاد سوري زوی د دای ځای څخه تللی دی دورې. نو اول مسجد جامع جماعت په 1100 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی د قوت الاسلام په نامه د ډیلي په میرولي کې. دا جوړ شوی دی تر اوسه پورې 900 کاله کېږي دا جامع جماعت ولاړ دی د قوت الاسلام په نامه. دا دغه پښتنو مسلمانانو رسولی دی دا دین. دا خاندان پاچاهي کړې ده. د هغه بعد بیا دویم دور په 1400 میلادي پیړۍ کې دا یو بل شی په دې کې یو قطب مینار دی. قطب الدین ایبک د ده وروسته د ده جانشین هم دی، لور هم د ورکړې ده. قطب مینار 230 میټره مناره ده او دا د اذان لپاره په دای مسجد کې جوړه شوې ده. د ده بعد بیا د دې دور بعد بیا بل دور چې د پښتنو راغلی دی سلطان بهلول لودي په تاریخ پرشته 2 ټوکه کې په هندوستان کې محمد قاسم پرشته لیکلی دی. په هغه کې د ده په باره کې ډېر ښایسته لیک شوی دی. د ده مسلمان خو نو په کار دا ده چې مظهر اسلام وي، د سر در پایه د ده څخه خلک رنګ واخلي، د ده د عمله رنګ واخلي. د ده د رنګ اخیستلو څخه د هندوستان 4 لکه نامسلمانانو اسلام راوړی دی په 14 میلادي پیړۍ کې. د نه پر سر تاج یې دی، نه پر تخت کښېنستلی دی، نه یې د مینې سره ډوډۍ خوړلې ده. په دربار کې د درباریانو سره د ډوډۍ خوړه د انتهایي چې یو وزیر یا یو د حکومت غټ افسر به جنخوابه دی سو دی به ورغلی توره به یې ورته کښېښوله ول که د باچي زما په وس پوره نه بوجه ستا دې مبارک سي د مخه څه زه درپسې. ډېر منکسر مزاج او شریف النفس انسان تېر شوی دی. دغسې بیا بل دور د دوی بعد بیا بل دور په 15مه پیړۍ کې په 1545 کې دغه دور راغلی دی، د شیرشاه سوري دور راغلی دی. دې سړي 15 کاله باچي کړې د بیخي ناولده کارونه د کړي دي. دا پټوار سیستم چې ورته وایي دا جریب کشي د ټول هندوستان د کړي ده. سیشن کورټ، آی کورټ، سپریم کورټ د عدالتي نظام د جوړ کړی دی. 100 دا ټرنک روډ چې ورته وایي دا د جوړ کړی دی، خو ډېر کار یې کړی دی. مطلب دا چې مسلمانانو هغه وخت چې علم کړی و، په علم یې عمل کړی و، د هغو څخه خلکو رنګ اخیستی. زموږ بدبختي دا ده چې بیا انګریزان راغله
برټش ایسټ انډیا کمپنۍ راله، هغو په 1 دسمبر 1400 میلادي کې هندوستان ته راله. اول خو اقتصادي دغه ولا کمپنۍ ولا د هغه بعد بیا په جنگ بدله کړله. په 3 صوبو کې د هندوستان دوی بیا پوځي اډې جوړې کړلې، بیسیز یې جوړ کړل، قرارګاوې یې جوړې کړلې، برتۍ یې وکړې، د مسلمانانو خلاف یې جنگ شروع کړي. د 4 شیان یې زموږ څخه اخیستي دي انګریزانو. یو یې زموږ څخه دین واخیستی. دغه وخت په سب کانټیننټ کې په شمول د پاکستان درهاویا ډېرې فرقې شته، پخوا یوه فرقه وله. یو دویم یې زموږ څخه ژبه واخیستله. د هندوستان ملي ژبه چې وه هغه پارسي وله. پارسي ته دغه پارسي بانانو دونګې ترقي و ترویج نه دی ورکړی لکه پښتنو چې ورکړی دی. دا یې درڅه واخیستل. په 73 آیین کې بیا پښتو پسې در واخیستله. او دریم شی زموږ ثقافت واخیستی. زموږ ثقافت موږ ډېر ښه ښایسته دودونه په پښتنو کې وه، دا یې درڅه واخیستله. په هغه کې یو لوی شی چې کوډ اف آنر د لونګۍ ده، دا یې د چپړاسي پر سر کړله. دا یې د غټو وټلو کې چې به دروازهوانو په دروازه کې چې به خلاصوله او بندوله، د دې پر سر یې چارخل ورکوي، دا یې کړله. او یو بل جالبه شی چې په هندوستان کې دوی ماته ووایي په یونیورسټۍ کې د استادانو باز پر وسول، دلته پښتانو به لنګوټې تړلې یا په پښتونخوا کې، پخوا خو یو ولو د سب کانټیننټ کې. نو ډي سي به وروغوښتله او ورځ به ټاکلې وه چې د ډي سي میلمانه یاست. نو هر چا به هدایت به ورته وسول، لارښوونه به ورته وسول چې ښه کالي و جامې واغوندئ، د ډي سي میلمانه یاست. نو خلک به ښه چارخل ورکړی وي، ښې لونګۍ به یې تړلې وي، پښې به نستله، ریسټ هاوس ته به یې وروغوښتله، ډي سي آفس ته به یې وروغوښتله. بیا به یې چرګ ساتلی ولو، دا چرګ به یې لکۍ خانانو ته به ویل که هر چا دا چرګ ونیوي د هغه دی. دوی به پسې ځغستله، انګرېزانو ویډیو فلم ځینې جوړاوه، لونګۍ به هلته پرته وه، یو به ګزار شو سپین ږیری، بل به پسې ځغستله. الله دا فلم چې به یې جوړ کړي دا د دوی هغه وقار یې واژي، د دوی ایمیج یې ختموي. دا ویډیو به یې دورې لندن له لېږله. دا ویډیو یې دورې لندن له لېږل چې دا هغه کام دی چې په یوه چرګ پسې در عزت هم تېر دی. نو ستا ښه دودونه ولاړه ختم سولو. د پښتونولۍ پر ځای یا د اسلام پر ځای چې په هغه فیصلې کېدې په هندوستان کې، نو هغه اسلامي نظام یې درڅه واخیستې، ریګولر لار رالی په دغه کې. هغه بیا هندوستان پر 501 سټیټ کې تقسیم کړي. په دې کې په 11 سټیټ کې دوی یو رقم قانون دغه کوي، نافذ کوي. پر دا نورو دغه باندې پر دا نورو صوبو چې په هغه کې 50 سټیټ د پښتنو وله، هغه یې خپل لاسپوڅي پر مقرره کړله. راجواړې کې راجاګانې پر مقرره کړل. راجا ته به یې ویل چې دونګې باج به راکوې، ټکس به راکوې، محصول به راکوې، ته پر مقرره یې. بیا چې به یې ناخوښه سو یو دغه یې په بل واژي، جنګونه به یې د سټیټو در مابینځ کول. دا 50 سټیټ یو په بل سره وژلي دي، سره جنګولي دي. په دې کې یو مهم سټیټ چې یو علمي مرکز ولو، هغه روهیلکند ولو، چې وروسته یې په رامپور یاد کوي 1400 مربع میله مساحت یې درلودی. ډېر غټ سټیټ ولو. په دې کې حافظ رحمت خان بړیڅي، بدلزی بړیڅي، دا یې مشر و. نو دا یې بیا په بل سټیټ شجاع الملک نومېدی، په دې یې دغه کوي، په دې یې مړ کوي. دا سټیټ دی ونیوي. دا سټیټ څخه یې په دې کې 50,000 علمي مرکزونه وله، 50,000 علمي مرکزونه وله. په دې کې ډېرې بنیادي کلمي نسخې وې. په 40 وشانو یې صندوقخان بار د کلمي نسخو د کتابو ویوړل. دا یې لا لکنو له ویوړل یا برټش میوزیم لایبرري لره ویوړل. دا ولاړه. یعنې زموږ علمي او بیا په کریکولم نصاب کې دوی بدلون راوستی، علومو فنون یې سره بیل کړل. دغه شی زموږ ملا غوټه راماته کړله. د اوسه موږ که په پاکستان کې یو، هندوستان خو له ازادي واخیستله، پر موږ د اوسه پورې هغه نصاب مسلط دی. زموږ ژبې دي اوس په پاکستان کې دویمه غټه ژبه چې 14.څو ده، 49% په څه بالا اردو ده، دغه پنجابي ده، او 14.څو پښتو ده. درېیمه بیا 11% په څه بالا دغه د سندي ده. اردو چې ده هغه 6.9% ده. دا یې پر مسلطه که پر دا نورو ژبو، حالانکې
3-4 ژبې هم هېڅ خبره نه وه چې په دا هېواد کې وایي. ډېرې په هندوستان کې په زما په خیال نوي صوبې یې نوي ژبې هلته د دوی سته د علاقایي ریجنل سیمه ییزې ژبې هم هلته علمي ژبې دي. یا یو کوچنی ملک دی سویټزرلینډ په دې کې 4 ژبې ملي دي په دې کې نیشنل لینګویجز دي. موږ چې یو په موږ کې یوه ژبه د اردو موږ پښتانه زما او د شهزاد صاحب سره دغه شی پیدا شوی دی په اف اس کې چې زما تجربه ده. موږ اردو خو راته توره بلا وه په اسکول کې چې هغه مې لږ ډېره په رټۍ زده کړې وله چې کالج له ولاړو په اف اس کې یو دم انګریزي راله. اپیډرا زموږ نه زده کېدی چې اپیډرا څه شی ولو چې ورټیکل سیکشن یې راکړئ. اپیډرا زموږ ومان وله شناخته شی چې زموږ د کوژک د دا منځ په غرو کې کېدی خو موږ ته یې نه و راښولی. په پښتو موږ ژبه یو لینګویج دی یو نالج دی. موږ ته په هغه ژبه کې پوهنه راکول کېدله چې هغه ژبه زموږ زده نه وله. په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې ته ځې یو پی ایچ ډي کوې یا د ماسټر کوې اول ژبه درې زده کوي بیا علم درې زده کوي. زموږ بدبختي په دا ده چې موږ ته علم په هغه ژبه کې زده کوي چې هغه ژبه زموږ زده نه ده. نو دا بلوچستان دی. ما چې دا یو ریسرچ رپورټ کاتی اریانۍ ورته واخیستم. په بلوچستان کې تر ټولو ډېر ویونکې ژبه پښتو ده. 42% څخه بالا ده. در بلوچي هم بالا ده در براوي هم بالا ده مګر هېڅ مقام نه لري. تر څو پورې چې ژبه در باري سوې نه وي تر څو چې په ژبه کې ډوډۍ نشي پیدا کېدلی څوک ډوډۍ نه کېږي پیدا ژبه هېڅ اهمیت نه لري. د پښتو کتاب هېڅ اهمیت نه لري. اول خو په موږ کې ریډینګ نشته. ریډینګ یو مسلک دی. امام نبي صاحب اوس بحث کوي دا یو مسلک دی یو هنر دی. په نورو ملکو کې پیرډ د دې سته. اخلاقیات اوس اخلاقیات په دا جاپان کې 1-2 کاله دی ته یو مضمون وایي هغه مورالز دی. مورالي دی په اخلاقیاتو وپسولل سي بیا سبق ورته وایي. دا زموږ ابن انشا د اردو یو غټ لیکوال دی شهزاد صاحب ویلي ښه شاعر دی. ابن انشا د ټوکیو پوهنتون ته تللی دی. د هغې خوا چې د یو استاد سره را روان دی دا د شا د خوا هلکوان چې راځي دی ټوپونه وایي په ټوپ غورځي. ابن انشا د دا سړي څخه پوښتنه وکړله د دا استاد څه چې د هلکوان ولې په ټوپ غورځي. ده ویل مازدیګر دی دا زما در سایه دی غورځي زما پر سایه پښې نه ایږدي. ولې خو دوی اخلاقیات ویلی دی. او زما او ستا په معاشره کې اپاته انسانان یا سیاست ته ځي یا ټیچنګ ته ځي. اوس په دا کمزوري افغانستان کې د دې سته چې کمپیټیټیو ایگزامینیشن اخلي نو دا د 12 امتحان د دې خو داسې سیسټم دی زموږ لسم د دې د 12 برابر دی. زموږ د خو د انګریزانو دغه دی یو کې سیسټم دی د دې د امریکن سیسټم دی. نو په 12 کې چې امتحان اخلي چې دا پاس راسي دا ټیچنګ ته کې دی چې په دویم دغه کې راسي هغه ډاکټري ته کې په دریم دغه کې چې راسي کټګوري کې چې راسي هغه انجینران په دغه طریقه دی دغه ورکړی دی کټګوري ورکړی ده. او زما او ستا په ټولنه کې دا کټګوري نشته. نو په کومه ټولنه کې چې د استاد عزت نه وي د علم عزت نه وي د کتاب عزت نه وي نو هغه ټولنه به پس پاتې لکه زموږ ټولنه چې پاته ده پاستي کې نسبن کام یو. او دویم موږ هغه یو فرنچ فلسفر وایي په کومه ټولنه کې چې قانون نه وي د هغې ټولنې د افرادو حیثیت هغه یو بل ته د لیوانو دی. دویم مهم شی دا دی پوهنه که دیني علوم دي او که عصري علوم دي د دې مقصد چې شي دی باید موږ په مقصد ځان خبر کو. د دې مقصد دا دی چې الله پاک د عربي ژبه چې غوره کړې ده د فصاحت او بلاغت په حساب تر اوسه پورې د ټولې دنیا په ژبو کې مکمله ژبه ده عربي. نو الله پاک چې هر نبي نازل کړی دی دا وخت زمان او د مکان په مناسبت په احکام کې یو شی ډیر پرمختګ کړی هغه پرمختګ کړی. د بیلګې په توګه د داود علیه السلام چې زبور نازلیږي په هغه وخت کې دغه چې دا اوسپنه د یا صنعت دی هغه ډیره وده کړې ده. الله پاک دته دومره ظرفیت ورکړی ولو دومره وړتیا یې ورکړې وه چې اوسپنه به د په لاس کې فلیکزیبیلیټي یا لچک یې درلودی دا بل چا نوس کولی دا د دوی معجزه و خدای پاک ورکړې وله. نو زبور په دا کتاب کې رالی د موسی علیه السلام په وخت کې سحر جادو دا ډیره وده کړې وه. الله پاک دته دومره
ظرفیت ورکړی و، دومره وړتیا او اهلیت یې ورکړی ولو چې د دنیا جادوګران د ده په مخ هیڅ ولو. نو خلک ورته عاجزوله، د ده د الهي معجزه څخه به متاثره سولو، پر تورات به ایمان راوړي. دغسې تیب ترقي کړې وله د حضرت عیسی علیه السلام په وختو کې ډېره ترقي یې کړې وله. نو چې انجیل نازلېدی الله پاک ده ته دومره ظرفیت ورکوي، په تیب کې ورکوي چې مړه به د ده په دعا به مړه ژوندي سوله، خدای پاک په ژوند مړو ته ورکوي. نو د رسول علیه السلام په وختو کې په دې کې ادب ډیر پر مخ ولو. الله پاک قرآن په دغه ژبه کې د عربي نازل کړي او داسې نازل کړي چې ادبوال به دې ته وکتله یو آیات دا رقم نه جوړېدی لکه قرآن شریف چې دی. دا د قرآن یو معجزه وله. نو قرآن دویم په نورو دغه کې، په نورو ادیانو کې یا په نورو کتابو کې دا آسماني کتابونه د آیین په شکل کې نه دي راغلي، دا آیین دی، دا منشور دی د انسانیت لپاره. نو لفظ انسان دا د عربي توری دی، د عربي انس سوتلی دی. د انس معنا مینه ده. الله پاک د انسان د پاره توری مینه غوره کړی دی. څنګه ښایسته توری دی. بیا په قرآن شریف کې الله پاک وایي کل توری چې راشي وایي ای زما پیغمبره عوامو ناس ته ووایه کل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحیم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ای زما پیغمبره عوامو ناس ته ووایه که تی چیرې زما سره مینه لري زما پر لار ولاړ سئ، زه به ستی سره مینه وکړم، ستی ګناه به در وبخښم، زه غفور رحیم یم، بخښونکی او مهربان ذات یم. نو الله پاک د دارو مسکن چې دی هغه فقها وایي یا پوهان وایي چې هغه زړه دی، د روح مکر چې دی هغه زړه دی. نو په دا زړه کې الله پاک احساس اونس پیدا کړی دی. احساس اونس فیلینګ اپ لو د مینې احساس پیدا کړی دی. علم په تا کې دا احساس راپورته کوي. علم چې دی په تا کې دا احساس راپورته کوي. نو عالم سړی باید د خدای تابع وي. ولې الله پاک علم چې رالېږلی دی د علم په وسیله الله پاک وایي د حقوقو خیال وساته. حق و قرآن ته هم ویل سوی دی کل الحق منکم. ما ورته ووایه پیغمبره چې ما حق در نازله کوي، در ومیلېږي، پر رسول علیه السلام در نازله کوي، تنزیل مې کوي. نو حق چې دی هغه قرآن حقوق الله او حقوق العباد. حقوق الله د الله پاک حقوقو کې دوه شیان راځي، یوه عقیده راځي. دا د علم په رڼا کې دا شیانو ته موږ ګورو. دا روحاني علم دی، دا دیني علم دی، دا تا ته در ښیي. دا ته ډریور یې، د ژوند دا ستا روډ ډرایوینګ کوي، چلاو کوي موټر، دا فنون دي د مادي چلاو ته کوي، ماده راباسي د ځمکې څخه د زرو د زور د استعمال دپاره الله پاک تا ته دا روحاني زده کړه درکوي. نو دا چې دی دا د علم په برکت په تا کې احساس اونس راپورته کوي. احساس اونس چې په تا کې راپورته سو ته به کامل انسان یې. اوس موږ بدبختي چې شي ده دغه علومو په نوم چې سره بیل سوي دي. زما او ستا ډاکټر ښه ډاکټران به وي، هغه زه نه وایم، هدایت د الله پاک په لاس کې دی. اکثره د دې سوچ په مرض کې یي، په مریض کې نه، په مریض کې یي، په مرض کې نه. د ده مقصد یا د ده موخه او هدف هغه اقتصاد دی، زر دی. ستا وکیل چې دی هغه د پیسو سره کار لري. ستا د معاشرې هر چا چې د فنون ویلي دي د هغه تعلق د پیسې سره دی. ستا دغه پلچ کړی دی، ستا د عصري علومو متخصص عالم مپلچ کړی دی په معاشره کې. تر څو پورې چې پر دا نصاب باندې ما و ډاکټر صاحب باس کړی دی، زه کار پر کوم، یو مقاله پر لیکم. نو په کار دا ده چې دغه نصاب علومو فنون سره یو سي. او دویم مهم شی زموږ د ناکامۍ دا دی، قرآن خو منو، په هر لمانځه په هر رکعت کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن مجید د ټولو آسماني کتابو خلاصه ده. د ټولو آسماني کتابو د قرآن خلاصه الحمدلله ده. او د الحمدلله خلاصه چې ده هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین ده. ایاک خاص او خاص تعالی خدای پاک زه عبادت کوم. د عبادت معنا څه شي ده؟ عبادت په مکمله توګه د الله تعالی اطاعت ته وایي چې څه الله پاک ویلي دي هغه به سرته رسوي. مکمل اطاعت عبادت وایي.
امر بالمعروف نهي عن المنکر چې څه الله پاک ویلي دي امر یې کړی دی احکام یې دي هغه په بشپړه توګه مني. د یو حیات ابراهیم علیه السلام ته الله پاک وایي اذ قال له ربه اسلم. ابراهیم علیه السلام ته الله پاک وایي چې تسلیم سه، ما ته تسلیم سه، زما فرمان بردار سه. قال ابراهیم علیه السلام ورته وویل اسلمت، زه تسلیم یم لرب العالمین، زه الله پاک ته تسلیم یم، د رب العالمین ته زه تسلیم یم. نو مسلمان باید خپل زړه الله پاک ته وسپاري چې رو دی، او وجود باید و اسلام ته وسپاري. نو دا انسان چې دی ما مخکې درته وویله یو نفس اماره دی، یو نفس لوامه دی، یو نفس مطمئنه دی. نفس اماره دا روح دی، نفس لوامه دا وجود دی. روح نان میټر دی، غیر ماده ده، او وجود چې دی هغه میټر دی. نو څه رقم چې ستا وجود خوراک، چشاک، پوشاک ته ضرورت لري، دا په جبلوت کې راځي، د بیسیک نیسیسیټیز اف لایف، د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي. دغسې روح هم خوراک ته ضرورت لري، هغه عبادت دی. چې ته روحاني شخصیت یې، روحاني زده کړې دې کړې یې، ته خدای ته تابع سوی یې، نو به ستا ته به عبادت کوې، ستا د عبادت څخه به ستا اعمال سم راځي. ته به د معاشرې او د ټولنې یو فعال او مکمل غړی یې. په تا کې به احساس ونسي. هغه د ګل پاچا الفت یو شعر دی، د ویتنام جنګ شروع ولو، امریکا حمله پر کړې وله، په لکاو انسانان کې مړه سوله. نو دی وایي د شعر جوړ کړی دی، شعر خو ډېر غټ دی، یو بند زما په یاد سولو، وایي زړه یې مه بوله تورکاڼي د سارا دی، په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نسی. یا دغه شعر دی د زیتون بانو، وایي د دشمن اوښکې زموږ سترګو کې رالې، موږ څومره علیزر په دشمنان یو. ته باید د خپل دشمن درد و تکلیف هم محسوسه کړې. اسلام تا ته دغه وایي. ته باید د بل سړي درد و دکم محسوسه کړې، ته د همسایه درد و دکم محسوسه کړې. که ته ډاکټر یې، د مریض درد و دکم محسوسه کړه چې دی تا له درځي، دا ستا پیسته کومې خوا کوي. ستا د کوره چې د کباب بوی وځي، او ته په کال کې یوه عمره یو حج کوي، ته باید د همسایه د ګاونډي، یعنی اسلام دا ستا بوی نه مني چې دا بوی و مسکین وږي کور ته دغه کې په هغه دا بوی ووینې، نه ستا د حج کم ثواب سته چې ستا شاوخوا 40 کورونه وږي پراته وي، هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. نو اسلام د مینې دین دی. اسلام اجتماعیت په ټولنه کې راولي. لومړی اجتماع چې د 5 وخته لمونځ دی، په دې کې انسانان سره یو ځای کېږي. قبیله نشته په دې کې چې په دا مسجد کې به خالي پلانکی کول راځي، یا به پلانکی خیل راځي، یا به پلانکی ځای راځي. مسجد د ټولو د الله پاک د جنت یو مځکه ده، و دې ته ګرده راځي د اسلام تر چتر لاندې خدای پاک ته ګرده درېږي. چې یو غیر حاضري بیا دا نور حق لري، پر دا نور حق دی چې ورسي پوښتنه پر وکړي. یو غټ حدیث دی د بخاري شریف، نو د هغه یو دغه دا دی، وایي الله پاک به د عشر و نشر د یوم میزان په ورځ د یو سړي څه پوښتنه وکړي، وایي زه ناروغ یم، ته زما پوښتنې له نه رایې. دی به ورته وایي یا پاکه خدایه تا ته خو ناجوړي نشته، دوی زما پلانکی بنده ناجوړه و، که ته راغلی وایي د هغه پوښتنې لره نه مې زما رضا لاسته کړې وایي. نو د مریض پوښتنه دومره ثواب لري. دا احساسونس غواړي، ستا په زړه کې باید درد دی. تا چې یو فرض حج کړی دی، ته چې نفلي حج کوې، الله پاک وایي بلکې حدیث دی د رسول رسول علیه السلام صحابو ته وایي دی عمل در وښیم چې در نفلي لمانځه، نفلي روژې او نفلي حج بهتر وي. صحابو ورته وویل یا رسول الله خود یې راوښیه. ول که چا 2 مسلمانان سره جوړ کړل، روغ یې کړل، دا در دا نفلي حج، روژه او دغه ثواب لري. نو دا احساس اونس غواړي. احساس اونس په علم تعالی راځي. علم دا دواړه دي. د وجود دپاره مثال دا دیني علوم چې زده کېږي په 18 کاله کې زده کېږي، د 15 کاله څخه خالق سبق وایي، په 15 کاله 14 کاله کې دی دیني علوم بشپړه کولی شي. باید بیا راسي دغه لره فنونو لره راسي، سوشل ساینسز ووایي، نو دی به کامل انسان دی به د بل د لاس محتاج نه وي.
دغسې اوس ته دغه راواخه دا دنیا راواخه دنیا ترقي کړې ده خو په چیش کې کړې ده په فنونو کې کړې ده روحاني توګه دی ختم انسانان دي. اوس که موږ راولاړ سو یو کمپیریزن وکړو په پرتله یې کړو غربي ټولنه او اسلامي ټولنه د اسلام په شروحاتو کې د رسول الله اسلام په وختو کې 22 غزوات شوي دي. په دې 22 غزواتو کې 530 انسانان د منځه تللي دي. په دې کې مسلمانانو کافران دواړه. اوس د سړي سره دغه سوال پیدا کیږي چې کېدای شي په دغه وخت کې کم انسانان سره مخامخ شوي دي. داسې نه ده. په غزوه موته کې دا د قیصر روم پر ضد د شامو د اردن او د سعودي در مابینځ 1000 کیلومتره د ریاض څخه لرې ځای دی، بارډر دی د سعودي عربو دغه د موته. په دې کې 3000 مسلمانان دي او 2 لکه رومن امپایر دی. د دې مرکز چې و هغه قسطنطنیه ولا دغه د ترک. نو دغه مقابله سره شوې ده. دغسې په غزوه هونین کې د هونین غزوه چې شوې ده په فتح مکې وروسته په تایب کې شوې ده، د تایب د خلکو سره شوې ده مشرکین. په هغه کې 6000 انسانان نیول شوي دي کافران، دا یې ژوندي یې کړي دي. نو په هغه وختو کې مسلمانانو احساس ونس درلودی. احساس ونس هغه وخت په سړي کې راځي چې د مکمل علم حاصل کړی او په دې کې احساس ونس یې. اوس په صحابو کې دا یو حدیث دی، یو صحابه په جهاد کې زخمی سو د اوبو غږ وکړي، اوبه چې وروړي دویم هم پر زکندنو د اوبو غږ وکړي، دول دلې وروځي نه شي. دا په څلورو خوشبونو صحابو وګرځېدي، څلور سره شهیدان سول، اوبه دغه پاتې سوی. نو کما او تا په د خپل ټولنه کې یو د بل د غم احساس وکړو او ما او تا یو د بل غم خپل غم وبولو، نو بیا زما او ستا په ټولنه کې دغه راځي، استقرار راځي او ما او تا کامل مسلمانان، اسلام ساسه کامل انسان جوړوي. او د قرآن شریف یو آیات دی، فاما یاتینکم منی هودا فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. الله پاک وایي که چیرې چاله رزما حیاتونه یا قرآن ورلی عمل یې په وکړي، هغه به نه بدبخته سي او نه به بېلارې سي. ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. که چیرې چا زما د قرآن څخه ذکر د قرآن په نامه دی، زما د قرآن یې روګرداني وکړه، د هغه ژوند به سخت سي، د مشکلاتو سره به مخامخ وي او هغه به بېلارې. ونحشره یوم القیامة عما. او په آخرت به زه هغه ړوند راپورته کړم. قال یا ربي لما حشرتني عما وقد كنت بصيرا. ای پروردګار عالمه تا خو ماته لیدل راکړي وو، قوت بصیرت مې درلودی، ما لیدل کولی شو، تا ولې زه ړوند راپورته کړم؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. الله پاک په جواب ورکړي، وای سره کان چې ما تا ته قرآن درلېږلی و، تا یې کړی و، نن به ته ده یېرېږه لکه زما قرآن چې دې یې کړی و. زموږ ملک دو قومي نظریه موږ دوی په سکول او په کالج کې ویلی دی. پاکستان د هندوانو څخه په دې بیل شو چې زما او ستا ثقافت او زما او ستا دین سره بیل دی. نو په دې زه ستا سره یو ځای کېدلی نه شم. 88 کال دی، هغه پیوستون د ملټي نیشنل سوسایټي ده د پاکستان، یعنی ګڼ ملیتیزه هېواد دی پاکستان، ټولنه ده. د دې پیوستون چې شولو دغه دوه شیان، اسلامي معاشره او اسلامي آیین، دا دواړه اوس زما او ستا په معاشره کې نشته. اول د بیان ازادي نشته ستا په ملک کې، څوک رښتیا ویلی نشي. د قرآن دا په یوه ده، زما او ستا دا په بله ده. الله پاک وایي یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. ای د ایمان خاوندانو ته چې ویل کوي رښتیا وایاست. بل ځای د قرآن شریف آیات دی، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبور مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون. ای د ایمان خاوندانو ته هغه ویل ولې کوي چې په هغه باندې عمل نه کوي. زما هغه څوک هېڅ هرګز نه خوښېږي چې هغه وایي یو څه کوي بل څه. دا شی زما او ستا په ملک کې مروج دی، هېڅوک چاته څه ویلی نشي. د بیان ازادي ما او تا نه لرو. لکه 3 کاله چې په کمونیزم کې، په شوروي اتحاد کې د بیان پر ازادي بندیز لګېدلی ولو، د دنیا ملکونه یې په زور نیولي وله. اخر ګورباچوف 2 کتابونه چاپ کړل، پریسټایکا او ګلاسنوست.
د بیان ازادي او عهد جدید. د بیان ازادي یې ورکړله، ریفرنډم وسولو، 14 هېوادونه، 3 بالټیک، 6 اسلامي هېوادونه او 3 چې وله هغه سره روسیان چې بیلرشیا وله یوکرین دی او رشیا د ریشن فیډریشن دی، دا سره بیل سوله. روس اوس هم هغه سوپر طاقت دی چې یکړ هم هغه سوپر طاقت دی، هم د رقبې په حواله هم د اقتصاد په حواله. خو په موږ مسلمانانو کې 50 اسلامي هېوادونه یو، د دې بجټ چې سره وکړي د جرمني بجټ پر زیات وي، نور دنیاګر سره پرېږده. خو دا دی موږ د قرآن لرې یو چې خدای پاک څه وایي، زموږ ویل د هغه سره په ټکر کې دي. علومو فنون مې لرې دي سره یو د بل سره، نه علوم را پردي، دیني علوم را پردي، نه عصري علوم را پردي. اوس یو ماډل که موږ کښېږدو په دنیا کې، د دنیا 191 په شاوخوا کې هېوادونه به وي یا 95. که موږ یو هېواد راواخو رول ماډل یې کړو، یو زورور هېواد، اډوانس ملک، پرمختللی ملک، هغه اسرائیل دی. په دویم قدم کې هغه زما په خپل فکر ایران دی. اسرائیل یو داسې قوم تیر سوی دی چې هغه په دنیا کې منتشر ولو، په دنیا کې منتشر ولو. جوزف پوسکی جرمني کتاب لیکلی دی، بیا ارتر بیرینګ هغه په انګریزي ژباړلی دی، زما سره پروت دی، د ارایول پاور ان سنټرل ایشیا. دا تقریبا 1.5 کاله یا 140 کاله د مخه لیکل سوی دی. دی وایي د تزار روس په دور کې به چې یهودیان په روس کې پادري لوارله، عیسایي پادري لره، نو هغه چې په خبر سو چې دا روغبړ ما ورسره کړی دی، دا یهودي دی، بیا لاس په صابونه ولي. د هغه بعد بیا داسې الډیننس جاري کوي چې یهودیان دي مختلف لباس وکړي چې موږ ته معلوم سي دی نه چې په غلطي کې موږ د دې سره روغبړ د لاس وکړو. دا د کتاب اوله ما درکړه. دونګې تعصب موجود و په دې کې. دغسې هټلر 80 لکه اسرائیل وژلي دي، په داسې شکل کې وژلي دي، ورته ویلي دي غټ غټ کنټینرانو کې دوی سره یو ځای کړي دي چې کالي او جامې وکاږئ، دوی به غسل وکړي، ځانونه به صفا کوي. اخر یې په کنټینر کې بند کړي دي په زرو انسانان، بیا یې ګیس ویله کړی دی چې وژلي دي، بیا یې د دوی د هډوکو څخه کیمیکل جوړ کړی دی او د دوی د غوښو څخه یې صابون جوړ کړي دي. دا د کتاب دغه مین کیپ د ده کتاب دی، زما مبارزه، زما جد و جهد. د انجیل وروسته د دنیا د ګردو غټ چاپ سوی کتاب دی د هټلر. نو زما او ستا په اسلام کې دا شی نشته چې کمونیزم راتلی. په کمونیزم کې تقریبا د 2 کروڑو په شاوخوا کې انسانان د مابینځ تللي دي. بیا پاست ورلډ وار، لومړۍ نړیواله جګړه، دویمه نړیواله جګړه، په کروڑو انسانان کې مړه دي. نو په دا کې اسرائیل ډېر سخت ځپل سوي دي. بیا داسې وسولو چې اسرائیلو د عربو څخه مځکه رانیول، د فلسطینیانو څخه. د دیوبند عالمانو یو فتوا جاری کړل چې دا مځکه مه ورکوئ، دا به سبا ته یو لوی بلا جوړه سي. خو دوی نه منله. اوس دا رول ماډل چې زه درته وایم، رول اپ ماډل چې دی سړی باید جوړ کړي. دوی چې دا خاره دغه کړله، دا خطه ازادي انګریزانو ورکړله په 1948 کې، په مۍ 1948 کې. دوی راولاړ سول، د دنیا یهودیان یې سره راټول کړل. دا یې راټول کړله، په دې کې 6 لکه به غالبا د عربو سره راغلي، 4 لکه د روسو سره. مثال د 25 لکو په شاوخوا کې په 1948 کې دوی سره یو ځای سول. دا چې یو ځای سول، په دغه 1948 کې عرب 14 ملکونه سره یو ځای ول. د عربو د پوج تعداد 10 لکه ولو، د دې ټوټل آبادي چې ول هغه د 25 لکو په شاوخوا کې ول. دوی ځان ته خپل اصول جوړ کړل. اصول یې دا جوړ کړل چې زموږ هر وزیر اعظم باید اشکینیزي جوزي. دا هغه سرسخت یهودیان دي چې د منګولیا څخه فرینکفرټ ته راغلي دي، د جرمني د فرینکفرټ څخه بیا اسرائیلو ته راغلي دي یا برطانیې ته تللي دي. دا ملکه الیزابت و، د دې مور ملکه ویکټوریا، دغه خاندان هم د اشکینیزي جوز دي. د دې میخان بیګین د اسرائیل وزیر اعظم چې په جنگ په وختو کې، دا هر وزیر اعظم د دې چې د نتنیاهو دا اشکینیزي جوز دی. دا هغه سرسخت یهودیان دي. یو
دویم دی تورات پر هر یهودي باندې فرض کوي چې هر یهودی باید تورات زده کړي دا کتاب. دریم مورنۍ ژبه یا مذهبي ژبه د دوی د عبراني وله. د 12 کسو عبراني ژبه زده وه. د 12 کسو څخه د ټولو اسرائیلو ملي ژبه اوس عبراني ده. دا ژبه ته وده ورکړل. 3 کاله یا 4 کاله به هر یهودی د اسرائیلو هر باشنده عسکري کوي، فوجي دغه به ورکوي، برتۍ به ورکوي، دا به کوي. او 12مه پورې سبق کمپلسري دی، در 12مه پورې. نن د دوی د دغه اصولو په برکت د دنیا ډېر پیچډیان هغه په اسرائیلو کې دي. ریټ اف لټریسي د زده کړې کچه 100% کې د اسرائیلو ده. او دغه چې دی په دنیا کې 100 ټاپ یونیورسټي اف د ورلد د دنیا په 100 پوهنتونو کې غوره پوهنتونو کې خپل په زراو په لکاو وي، په دې کې 2 د اسرائیلو دي او په 10 ټاپ یونیورسټي کې یو د اسرائیلو ده. دغه 4-5 اصول د کښېښول پر هغه باندې سره ولاړ. زما او ستا په اسلامي ټولنه کې هېڅ اصول نشته. بې اصوله ټولنې دي. پر موږ باندې د غربیانو تسلط دی په شعوري او لاشعوري توګه. دا پر موږ مسلط دی. زه په 13 اکتوبر کې یو سیمینار ولو په دغه کې په لاهور کې په اقبال اکیډمي کې زه غوښتی وم داسې وینا دپاره یې دعوت کړی وم. نو هلته ډېر نامي ګرامي خلک راغلي وو، ستر وکیلانو، ججانو، د یونیورسټۍ وایس چانسلرانو دا راغلي وله. د اقبال اکیډمي په 1978 کې جوړه سوې ده. په 40 اربه روپۍ جوړه سوې ده. 40 اربه پر مال روډ باندې. دا پیسې وو دغه په دې یادوم چې هغه عمر ته وګوره، وګوره، دومره پیسې وګوره او په یوه اکیډمي ګارېدل وګوره. او زما استاد د پښین چې په بلوچستان کې یا لورلایي د علمي مرکز یا پښین دی، دا زما په عمر کې چې زه تګ و راتګ زما ورته کېږي. تېل لایبرري ته وګوره، هغه د محمد نبي صاحب و د ملګرو په هلو ځلو باندې. نو ته هغه اکیډمي ته وګوره، هغه ژوندي خلک هغو څنګه کړې ده. نو په هغه کې دا سیمینار ولو ما خبرې وکړې، پر سټیج یې کښېنولم. د علامه اقبال مژور د جاوید اقبال د دې 100 کاله د زوی پر سوي وله په هغه مناسبت دا سیمینار جوړ سوی ولو. نو خبرې چې مو کې وروستۍ خبرې ما ته راکړې، زما بعد بیا یو بل وګایه دی چې کښېنستمه. نو د جاوید اقبال کور والا نوم یې زما د ذهن و ناصریه و دې یو سړی راولېږدي چې موږ ستا سره ګروپ فوټو اخلو. زه ور ولاړ سوم، ګروپ فوټو مې واخیستې. دوی ښه ډېری پر ما راوګرځېده. زه په دا لباس کوم، لونګۍ و، دا لباس مې ولو. نو یې وراسه وپوښتل ولادي صاحب بلوچستان کا کیا ہے؟ ما ورته وویل بلوچستان سے تو آپ نے کربلا بنا کر رکھا ہے، کیا احوال پوچھتے ہو؟ راته ویل حاجي صاحب पंजाब का मत पूछ, भूल जाओगे बलूचिस्तान को. मां नसरियत वल माल बेअदबी माप में एक लिटपस लाऊंगा, थोड़ा बेअदब है. दे वो खंदल उलाजी साहब फरमाइए माउ सिक वादो की درې میاشتې بعد ادب جوړ سي د مخم ورور مجور د خواج ست پښتنه وکول دا 3 میاشتې کیږي ما په دا کور کې خپل میړه نه و پیژندې زما میړه څوک دی دی ورته وویل زوی زما دا تورې په په دا کور کې سپینه سلمان و پیژندې ته په 3 میاشتې کې څه و پیژنې نو مال پاکستان د چا دی چې پښتون هم جاړي بلوڅ هم جاړي سندۍ هم جاړي پنجابی هم جاړي نو دا خلکو عجب جواب راکړي دا خبره په دې راسوړه سوله ولاجی صاحب چې بریټیش ایست انډیا کمپنۍ سب کانټیننټ ته راله هندوان آزاد سوله موږ د اوسه د دې په لاس کې او زما د 50 کاله ریسرچ مطالعه خلاصه دا ده چې موږ ذهني تور آزاد قوم نه یو کنیم هیڅ شی زموږ د پنجاب په مابینځ کې نشته زموږ د پنجاب په مابین کې شی نشته په پنجاب کې لونګوټه شته په پنجاب کې کالي شته د پنجابي ژبه پړونی پر سر کوي زما 5 بچانو 2 لونو په پنجاب کې سبق ویلې دي چې څونګې مینه څونګې ولفت ما په دې کې لیدلې دي ما دونګې تعصب په خپل کلی کې قرآن کې لیدلې مې دی په کلی کې په پنجاب کې ما نه دی لیدلې شوبت پارچا کې شته خو یو طبقه د پاکستان کې زما د خپل فکر مطابق هغه کې هر طبقه شامل ده هغه طبقه کې هر بلا شک قوم شامل دي که بلوڅ دي که پښتون دي هغه بیا د بریټیش ایست انډیا کمپنۍ در لاس لاندې ده ولې چې ما پی ایچ ډي کړي ما عصري علوم کړي زما په زړه کې ترس نه
زما په زړه کې ترس نه وي نو به څنګه دا دغه کېږي سر ته رسېږي دا کاروان به د اسلام څنګه سر ته رسېږي او زه د دې مستحق یم چې زه ځان ته ښه مسلمان ووایم قطعا نه. دویم د ژبې په حواله چې ژوندي قامونه مړې ژبې ژوندۍ کړي خورېدلي توریدلي انسانان منتشره انسانان سره یو ځای کړي دا مخلصه مخکشه ده چې هغو دا شی جوړ کړي نن اسرائیل و ټول عالم اسلام ته خطره ده. دویم رول اپ ماډل په ایران کې زه ډېر ګرځېدلی یم ډېر 4000 میله کې ګرځېدلی میاشت 6 شپې مې کې تېرې کړي دي د دې د ښو پوهانو خلکو سره مې پوښتنې کړي دي علمي ادارو له تللی یم. خمیني آیت الله خمیني دا مخلص لیډرشپ مخکش کوالټي پورې زه درته وایم کم وخت چې دی د فرانس سره تللی شهنشاه د مخه تللی و د ده وزیر اعظم او کابینه ګرده ولاړه ده ته ملک دغه په لاس ورلی پر ایرپورټ 100,000 خلکو د ده داسې استقبال وکړي د ده موټر یې پر وژو راواخیستې په رنویر باندې دا یو مثال دی. دویم کاخ سعدآباد شاهي محل ته وایي و ده ته یې وویله چې پر ایرپورټ باندې چې کم محل درته تیار کم محل ته ځې موږ ګرده درته تیار کړي دي دوی زه محل دپاره نه یم راغلی زه کوم ته ځم دا تهران ته نږدې یو د دوی مذهبي سیمه ده په هغه کې مدرسه ده ولغه مدرسې له د کوم ځم نو دا مدرسې لره دی راغلی مدرسې له چې راغلی دا کاخ سعدآباد له زه ورغلی یم علیشان غالۍ کې هوارې دي په تصور نه کښې وځي داسې محل دی دا رقم 19 محلات په تهران کې د شهنشاه ایران دپاره وو. نو ده زوی احمد خمیني ته وویله چې دلته دا مدرسه کې دا شاګردان په عذابېږي 450 یا 400 دغه وخت کرنسي ده دا یې ورکړې ده چې د لې نږدې د کوم مدرسې ته نږدې سری په رانسه د لې به زه ژوند کوم نو هلته یې سری رانیوي هلته خلک ورتله د ده سره د نه منصب اخیستی دی د یې زوی کوم منصب اخیستی دی. بیا چې دی ناروغ شولو د مرګ څخه 2-3 یا 4 ورځې دمخه دی وصیت کوي په 2 لفافو کې وصیتنامه اچولې ده نو وصیت یې دا وکړي چې زه مړ شوم زما بعد د پارلمان سپیکر دا 2 وصیتنامې خلاصې کړي د پارلمنت اجلاس یا غونډه دې راوغواړي یا دې ووایي بیا دې بله ووایي نو د پارلمنت اجلاس دی خامخا د چا اوښکې پر تویېږي څوک ژاړي نو اوله لفافه چې خلاصه کړله دول ما په میراث کې 12 جریبه 12 اکړه مځکه پرې ایښې ده زما ورثه ته دا وصیت دی چې دا مځکه دې خرڅه کړي د عراق و د ایران په جنګ کې د دې د یتیمانو دپاره صندوق خمیني کوآپریټیو سوسایټي دی جوړه کړې وله دا دې ودې ته وسپاري چې د یتیمانو ته یې ورکړي نو خلکو پر وژړله پارلمنټ د پارلمنټ سپیکر خلکو ته تسلي ورکوي خو دویمه لفافه چې خلاصه کړل دیم په ساندو سو ټول پارلمنټ دا ویډیو ما لیدلې ده ما ورسره وژړله دا پارلمنټ ګرده سوګلی ویې سپیکر هم ژاړي په هغه کې لیکلي دي چې زما جانشین علي خامنه‌ای دی دا ایرانی نه دی دا عرب دی دی او 4 زامن دا کور نه لري په دغه کې په ایران کې د کرایه په کورو کې اوسېدلی دا دغه کوالټیز درښیم زه خپله په یوه پارټۍ کې نه یم نه تعصب د چا سره لرمه نه د چا غنده نه کوم نه مې د اوس سیاست کړی دی ما او شهزاد صاحب جماعتیان یو راخبر دی ما ښه انسان چې هر څوک خوښ مې دی نو دغه د مخکشۍ دغه د خواص دی او چې چیرې تا علم حاصل کړي او علم په تا کې احساس اونس پیدا کړي او احساس اونس تا چې خدای وپېژاندی مثال الله پاک حقوق دې پر ځای کړله اول د الله حق چې دی هغه عقاید دی ته به خدای منې پر خدای به عقیده راولې دویم عبادت دی عقاید په تا کې مکمل اطاعت راولې دا چې شي دی دا مکمل اطاعت دا عبادت دی چې دا په تا کې راله ستا اعمال به صالح
نو دغسې د عبادت په تا کې دیني علوم په تا زده کوي. په کم کور کې چې دوه شیان وله هغه د قرآن د امر په صیغه ثابته دي چې ته به د اولاد سره دا کوي. موږ دوی ګرد پلرونه یو، که یو نیم نه یو هغه به هم پلرونه سي. اول به الله لسکور ته ورویه. الله پاک وایي یا ایها الذین آمنوا کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای د ایمان خاوندانو دوی په مځکه کې پاک و حلال شیان وخورئ. د شیطان پر پله پل مه ږدئ، شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی. مثال په روح کې دوه شیان دي، یو ستا سوچ الهي دی و سمې لارې ته دې کشوي، بل شیطاني احساس دی تا چپه لارې ته کشوي. الله پاک وایي پر هغه لار مه ځه. دا الله رزق پر تا د اولاد پور دی. دویم شی هغه اسلامي زده کړه ده. ته به زوی په دې خبره یې چې خدای او رسول څه وایي، چې دی اطاعت وکړي د الله پاک، د اطاعت څخه دی ښه عمل وکړي، بیا به د ده اعمال صالح. نو هغه د الله پاک یو آیات د قرآن شریف بیا د امر په صیغه دی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای د ایمان خاوندانو تی ځان د هغه اوره وژغورئ چې په ډبرو په انسانانو بلیږي. په سوای سته کې رسول علیه السلام څخه صحابي پوښتنه وکړه، یا رسول الله موږ خو خپل ځان اصلاح کو، آیا د اولادو اسلام پر موږ پوره ده که نه ده؟ رسول الله السلام وو هغه کارو ته یې واڅوئ چې خدای پاک روا کړي دي، د هغه کارو څخه یې وژغورئ چې هغه خدای پاک ناروا کړي دي. نو په کور کې دغه دوه شیان ډېر ضروري دي. په کم کور کې چې دا دوه شیان نه وه، په هغه کور کې به زوی پلاري، په هغه کور کې به زوی پلاري، په هغه کور کې به ذهني تسکین نه وي، هغه کور به د مشکلاتو سره مخامخ. دا کور اوس غربي ټولنې چې ته ولاړ سې هلته ذهني تسکین په شرابو دی. د هغو بنیادي سهولتونه حکومت پر کړي دي. دی هېڅ یو نوکر دی، که ښځه ده که نر دی، دی به کار کوي، دی د حکومت ګروي دی. موټر هم دی په سود رانیسي، کور هم د په سودو په پور دی. وکه د ده ازادي ده، ازادي په اسلام کې نشته. اسلام پایبندي لري، هغه خپل حدود لري. موږ الله ته مسؤول یو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. الله پاک وایي څه چې وینې، څه چې اورې او څه چې په زړه کې سوچونه وایې، د دې ته مسؤول یې. ماته ستا قوت بصیرت، قوت سماعت، د اورېدلو د لیدلو هېڅ د دې پوښتنه ستاسو کېږي، د هر عمل پوښتنه درڅه کېږي. بیا الله پاک پر تا باندې یو منظم، خو ما درته وویل چې قرآن شریف دا دیني علوم چې ته ووایې، تا په دا خبر کې موږ په ساینس کې دا شیان نه دي ویلي. دا فنون دي، فنون چې ته ووایې، دا فنون تا د خدای لرې کوي. په فنونو کې تا ته د الله ودانیت، تا ته اطاعت و عبادت نه در زده کوي. تا ته دغه چې دی د نفس 3 درجې چې ما در وښویلې، نفس الاماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. نو الله پاک ربانیت نه خوښوي چې ته نه کار کوې نه روزګار کوې. د عیسایان به په غرو کې ناست ول، نکاح هم نه کول. الله پاک دې ته ربانیت وایي چې نه کار کوې نه روزګار کوې، خالي عبادت کوې. نه، دا نه غواړي. لیس للانسان الا ما سعی. بې کوښښ ته د انسان دپاره هېڅ نشته. ته به کار کوې، ته به کار کوې، خواري به کاږې، مزدوري به کوې، نو تا لره به یو شی درځي، ته به یې خورې. او نه الله پاک ګرد عمر کار خوښوي چې خدای هېر که او ته ګرد عمر کار کوه. نو دا یو خصلت، دا مادي خصلت چې دی، دا خواهشات دی. حیوان چې دی هغه د خواهشاتو تابع دی. دغه چې دی ملایکې چې دی هغه د روح تابع دي، د عقل تابع دي. انسان د عقل او د روح د دواړو تابع دی. که انسان پر ځان باندې خواهشات عاوي کړله، هغه یې پر ځان ډېر کړله، دا حیواني خصلت دی، حیوانما انسان دی. هغه په سوشیالوجي کې چې وایي ورلډ از دغه انسان سوشل انیمل دی، د معاشرې حیوان دی، حیوان نه دی انسان. خو د خدای پاک د انسان د روح د کائنات پیدا کړي دي. انسان ډېر عظیم شی دی د خدای پاک په نسبت باندې. خو هغه چې دی هغه لار په مخه کې هغه حیوان دی، سار ویلي بل شی، لکه پر ډالر چې لیکلي دي ان ګاډ وی ټرسټ. دا په اصل کې الله ته نه وایي ګاډ، اسم نه بدلیږي، الله دی. دا ګاډ ګولډ ایبریویشن دی، GOD، ګولډ آیل اینڈ ډالر. دی وایي موږ د دې دغه یو،
وایي په ډالر پر شا یې لیکلي دي وایي ټرسټ آن ګولډ آن ګاډ. نو هغه دوی پر دې باندې عقیده لري. نو خبره دا ده چې موږ مسلمانانو ته یا انسانانو ته باید دغه سلیبس داسې جوړ سي چې په موږ کې اخلاقیات راسي، په موږ کې احساس اونس موږ باید ولرو. دغه وخت موږ معاشره ګرده پر قبیله پرستي ولاړه ده، پر ماده پرستي ولاړه ده. درواغ په انسانانو کې ډېر سوي دي چې خدای پاک څه راته ویلي دي پر هغه باندې عمل نه کوو. د دې دغه نتیجه دا ده چې موږ بې سکونه یو، موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو. پر موږ باندې مدعي مسلط دی. د خدای پاک خبره نه منو، مدعي پر موږ مسلط کړی دی. مدعي په هر شکل کې دی. نیستي پر موږ مسلطه ده، کاختي پر موږ مسلطه ده، زورور قوتونه پر موږ مسلط دي. په کور کې زوی پر پلار مسلط دی، ورور پر ورور مسلط دی. یو داسې ناولده دعوې چې اریانۍ به دې واخلي، موږ سره مخامخ کېږو. مېړه و ماینه سره په ژبه نه سره پوهېږي، ورور نه سره پوهېږي، پلار و زوی مشنان په لپسې اخیستي دي، سره وژلي دي، ورور سره وژني. دا چې واخلې دا دوه شیان دي، زر و زور دی. خدای پاک دا دنیا د امتحان دپاره پیدا کړې ده. امتحان په څه شي کېږي؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه، یا والمو انما اولادکم و اولادکم فتنه. وایي دوی په دې ځان پوه کړئ یا په دې کې شک نشته چې ستاسې ازمایش و امتحان. زه په دنیا اخمه او زه په اولاد اخم. اولاد څه شي دی؟ افرادي قوت دی. مال څه شي دی؟ هغه اقتصاد دی. په دغه دوه زه ستاسې امتحان اخم. نو په دا دواړو کې موږ مسلمانان ناکام یو، په اصلي کې نیستمن یو. اوس دا زموږ ملک دی، څه شي نه لرو. دا ټول اسلامي ملکونه ته ورته وګوره، کشني ملکونه دي، په ګردو کې خارجان ناست دي، د دوی دفاع کوي. دوی خپله سره تقسیم شوي دي، دوی تقسیم کړي دي، دا زورورو تقسیم کړي دي. شام یو شام پر څلورو ملکو یې سره تقسیم کړي، عرب امارات یې پر اووه ملکو سره تقسیم کړي. کشتي ملکونه خلیفګان یا باچان دي. اوس د رسول علیه السلام په میراث کې نیمه ګونۍ وربشې پاتې شوي دي. د بیاشې څخه روایت کوي رسول علیه السلام 3 ورځې په لپسې ځان نه دی موړ کړی. د بیاشې څخه روایت دی. دی نه چې څه ونه څه ود نه خوړله، ونه. زموږ د سعودي باچا د ده لیټین د سرو زرو دی. اوس نو د څه شول، د مرچو د کراره یې کړه. د ده په شاهي محل کې د ده لیټین چې دی د طلا څخه جوړ شوی دی. او د اپسټین محل په باره کې به ته یې، جیفري اپسټین د محل په باره کې به ته یې اورېدلي دي چې 15 لکه فایلز، دا یا دوسیه په پښتو ورته وایي، افغانان دوسیه و فایل ته وایي، دا راوتلي دي. او 24 لکه لا پوټي دي. په دې کې چې د کومو خلکو خبرې کړي دي. دا حسن بن سبا په ایران کې یو سړی تیر سوی یو، هغه هم داسې خودساخته جنت جوړ کړی ولو. خلک یې ګمرانوله، دورې به مرید سو، مرید ته فدایي ویله، په فدایي به بیا کار کوئ، قتل و قتالونه به به کوله. دا جیفري اپسټین چې دی، دا هم د خپل وخت حسن بن سبا دی، د حسن سبا لکه د ایران ده. خبره ګرده په پیسو کې، د موږ په پیسو پسې روان یو. د مسلم شریف حدیث دی، رسول علیه السلام فرمایي، وایي که چیرې زما د امت سره د چوکۍ منصب او د دولت شوق پیدا سو، دا به اسلام ته دومره ضرر ورسوي، چې وږي لیوان، 2 وږي لیوان به یې تورېدلې رمته نه ورسوي. نو موږ اسلام ته خپله مضر انسانان. زه د طالبانو غوښتی یم په تیر جون جولایي کې. امیر خان متقي سره زما ډېر ښه دغه ولو، مېلمه یې کړم، 2 غنټې ورسره ناست وو. ما ورته وویله مال موږ په اڅګزو کې یو ټبر دی، پانیزي ورته وایي. خبرې خو راسه ډېرې نه سوې، کوربه څه سولو وم خبرې خو ډېرې نه سوې ورور. ولکه نو څه درته ووایم، خلک دغه یې ناست دي چې باید څه ډېر ورته وږغېږم. نو امیر خان متقي وزیر خارجه چې دی، ما ورته وویله مال په موږ اڅګزو کې یو ټبر دی، پانیزي یې بولي. د پانیزي په باره کې یو متل دی، وایي پانیزي یې نړولی سي درولی نه سي. نو موږ نکاح چې زکم خان مې دی، هغه زموږ
پلار و حاجي محمد خان اکا و حاجي داروخان اکا دا زموږ اکاګانو ته وصیت کړی ولو چې پانیزۍ که چپه پر خره سپور ولو مه ورته وایي چې سمس هزار جناخي نو مال پاکستان دی لکه هغه پانیزۍ جوړولی د نسي خرابولی د سي خو کار مه په لر یو ګزاره ورسره کوه دول حاجي صاحب دا احساس موږ سره شته خو غم دا دی چې هره پلا زه ورسم خبرې ورسره وکړم خبرې یو ځای ته ورسوو یو پړاو ته یې ورسوو چې دویمه پلا ورځم ناخبري ناخلک چې زه ورسره ګایږم د نوي پړاو بیا نوي خلک راشي مالک یې نه دی رامعلوم چې د چا سره وغږېږم نو ما هغه مثال ورته ووایي هغه د لاهور د کانفرنس ته نو خبره دا ده چې موږ علامي اسلام موږ غم دا دی چې مخلصه مخکشونه لرو او علم موږ دوه ځایه کړی دی په موږ کې علم دوه ځایه سوی دی تر څو پورې چې زموږ کریکولم دا مکمل سوی نه وي اوس نوم دی عالمان دی هغه اوس د ښځې تعلیم قطعا نه دی منع اسلام ته د عصري علومو څخه اوس دا ساینس چې وده ورکړې ده اوس د 2-3 ساینسدانان درښیم په هغه کې ابن سینا دی الطب د کتاب دی دا په 50 ژبو ژباړل سوی دی دا جدید الوپیټي ډاکټر عبدالجبار خان صاحب ناست دی په 50 ژبو کې اروپایانو وژباړی ترقي یې ورکړه زما استاد پر هغه ځای دا پاتې شول دغسې په بغداد کې د ساینس په کتابخانو کې په لکاو کتابونه ولا په اندلس کې ولا په دغه کې ولا په مصر کې ولا و دې ته ور واچاوي دارالحکمت ولو دارالحکمت ساینسي علومو رزق کېدل چې کوم وخت سلطنت عثماني شکست وخوړی دی هندوستان ته راوکړي د ساینسدانانو د سلو په شاوخوا کې چې موږ درځو دلته موږ ژوند نسو کولی د انګریزانو دا سره دی نه پرېښوله ولاړ اروپا ته ولاړه دا نن چې اوس موږ په معاشره کې د پوه خلک چې دي بل کتاب حواله به درکړم که ته پیدا کړي ډېر جالب کتاب دی زما څخه احمد خان واخلي بیا ما بل په کابل کې پیدا کړي په فارسي ژباړل سوی ولو د انساید سټوري اف د کمیونټي اف 300 دا د MI6 ډایرکټر ډاکټر جان کالمین لیکلی دی MI6 د دې استخباراتي شبکه ده د یونایټډ کینګډم د انګلستان انګریزي دی و ایران ژباړلی دی په 2 ټکو کمیته 300 په دغه کتاب کې ډېر جالب کتاب دی دا کتاب د امریکې سماله شاراوي په دا کتاب کې خلاصه به زه درته ووایم وایي دا دنیا 300 خاندانه چلی په د 300 خاندانه کې اندام د کتاب حواله د لایبرري په مناسبت او علومو فنون د غونډې په مناسبت د دې په حواله زه دا خبره درته کوم نو دا دنیا وایي 300 خاندانه خوري په دې کې 100 یهودي خاندانونه دي 100 رایلز فیملي دي شاهي خاندانونه دي 100 ریچ فیملیز دي په هغه کې د بوش خاندان هم شامل دي او په جوز کې چې دي په هغه کې انری کیسنجر په دنیا کې په ډېرو خطرناکو بدلونونو کې د انری کیسنجر هم کتابونه هم ډېر لیکلي دي د شعوري یهودی دي نور هم ډېر یهودیان شته په کتابو کې د ګردو نمونه لیکلي دي او 100 په رایس فیملي کې په شاهي خاندانو کې سبا خاندان د کویت دی د عرب اماراتو خاندان دی او د سعودي خاندان دی نور نو د ډچ رایل فیملیز دي د یورپ د جاپان ایرویټو فیملی ده کینګ فیملی ده نور دي دی وای میډیا د دې په لاس کې ده دی چې وای یو ملک ته فرض کی چې کرایسیس کې ډیولپ کی یعنی ناورین راپورټ کې بوران کې پیدا کی نو د میډیا د مطبوعات او الکترونیک میډیا او پریس میډیا دا هغه مخ پر هغه لور راوړی په هغه کې بوران پیدا شي خلک ذهني تسکین ته ضرورت لري د ذهني تسکین دپاره ډرګ استعمالوي د شراب کارخانې ورکړي دي د دې لوی صنعت دی د 300 خاندانو په لاس کې دویم شی ویلیام ټو د ګولۍ دی د حرامو د تسکین دپاره دا یې ورکړي دي د دې مثال یې ورکړی دی چې دا دوی ته په $100 یو کیلو پرېوځي دی هولسیلر ته و هغه ته په $80 ورکوي هغه یې په $100 خرڅوي هغه یې بیا په ریټیل باندې په $200 خرڅوي یو کیلو دا خو د دې لارې پیسې راځي د هغه بعد یې بیا وسلې ورکړي دي چې ملک د ملک سره جنګوي یا یو قام د بل قام سره جنګوي بیا د وسلو
کارخانې ورکړي دي چې دا کارخانې جوړېږي دا ملکو ته دا هیوادو ته دوی وسلې ورکوي. لکه په دا اوس جنګ کې چې هره وسله پر مخ راغلې ده د هغې بازار ګرم دی. نور ملکونه یې رانیسي چې زه به هم دفاع په دا شي کوم د امریکې د بمبارډمنټ دغه به په دې کوم. مثال پیټریاټ میزایل دی هغه د دوی د توغندي خنثی کوي. د دغه شانو مارکیټ پورته سي په جنګو کې د دې کارخانې ورکړي دي. د هغه بعد بینکونه یې ورکړي دي. ملک مسکین سي قرض کوي پور کوي لکه موږ چې د غوږو پورې په پور کې ډوبي. د سود بینکونه دي په هغه کې په لسګونو بینکونه ورکړي دي. ورلډ بینک یې ورکړي دي، ایشین ډیولپمنټ بینک یې ورکړي دي، د اسیا پرمختیایي بانک دا یې ورکړي دي. دا بیا په سود پیسې ورکوي ملک نیستمن سي. بیا د ملک واکمني د دوی په لاس کې مخکشي د دوی په لاس کې ورسي. نو دی دا وایي د دې خلاصه د کتاب دا ده چې په ډیسټرب سوسایټي کې په پښتو چې ورته په ورانه سوې په بوراني ټولنه کې دوه طبقې خلک مایګریشن کوي، لیږد کوي، هجرت کوي. یو انټلیکچوال او بزنس کلاس پوه خلک او سرمایدار شتمنه طبقه دا دواړه بیرندوکي دي. او ما په خیال ما او شهزاد به ډېر بیریږو په دې کې ډاکټر صاحب دواړه به بې وسلې خلک. زه خو د اوس انګریزانو څه زما پلار یو ترې توپک نیولی دی هغه مې هم دا کاکر لېږلی دی. زه بالکل بې وسلې سړی یم. دی مې ته یې ووایه چې دا د کلاشینکوف کلچر کې رالوی سوی دی. ما ځان شکر دی د اوسه ساتلی دی. نو دغه طبقه چې ده په هره ټولنه کې دا بیرندوکې ده. دویمه طبقه بزنس کلاس ته ماړه خلک پر پیسو بیریږي. دغه د دې سوسایټي چې دی هغه سیکیور سوسایټي دی، هغه خوندي ټولنې دي. ستا دغه دوې طبقې دی له روانې دي. اوس امریکن قوم قابل قوم نه دی. امریکې چې ترقي کړې ده په څه شي کړې ده؟ امریکې په دغه پوهانو کړې ده، د نړۍ په شتمنو خلکو یې کړې ده. پیسې و پوه خلک روان دي. او په دې کې مهم لاس د سوپر پاورز خصوصا د روسو د امریکې د دې په پرمختګ کې د جرمني لاس دی. تزار روس بس نو خبره د خبرې په لور یادېږي. هغه یو سړی غل درخت څخه تللی یو غلا یې کوله. باغوان ورغلی ولې غلا کوې؟ هغه ورته ویل تا مینې ته ولې سار پرتوګ نه راوړی چې در سره اغوښتی وي؟ د اوس زما په پرتاګت څه کار لري؟ خبره د خبرې پورې یادېږي. تزار روس په 1414 سنه کې تېر سوی دی. دا خاندان 3.5 کاله په روس بادشاهي کړې ده. دا زار چې بولي زار د روسي توره دی څار دی. څار څار معنا شینشاه. د دې خاندان رومانوف بولي، رومانوف کورنۍ ده. بیا پر 19 جولای 19 اکتوبر 1919 بالشویک پاڅون رالی. نو په دغه وخت کې روس ډېر خواري په 14مه میلادي پیړۍ کې پر دې خواري راغلي دي. د یوې خوا به تاتاریان راله، د دې مسکو مرکز ولو پلازمینه یې وله، دا روسلاپا یې وله، دا به یې ورانه کړله. بیا به دې سنټ پیټربرګ ته ویوړله چې لیننګراډ وروسته لیننګراډ یې ونوموي. دا به پایتخت کې بیا به فرانسویان نیپولیون بوناپارټ ورلی، هغه به ورلی، دې ته به یې ور واچوي. نو ډېر خوارۍ یې ولیدې. دغه پیټر کبیر چې ورته وایي پیټر اعظم تزار روس اول دا چې رالی د جرمنیان راوغوښتل. د جرمنیان پوهان خلک یې راوغوښتل، ساینسدانان یې راوغوښتل. دې ته یې علیحده ریاست د جرمني په نامه آباد کړي. د دې څخه دی د دا پوهانو څخه دی ګټه واخیستله. روس یې سوپر پاور کوي. بیا چې کوم وخت دویم نړیوال جنګ وسولو، په دویم نړیوال جنګ کې په 1945 کې دوی بونو برلین کلا بند کړله اتحادیانو چې روس و دغه امریکا و روس و دغه پکښې کې وله دغه برطانیه و دا یې دغه کړله. دا قرارداد وکړي دوی تړون سره کړی ولو چې موږ به جرمني ته نه ورننوځو، بونو برلین ته به نه ننوځو. روس یو لست د ساینسدانانو جوړ کړی ول، په زور ورننوتئ. هغه ساینسدانان یې په زور ورسته بوتل، هلته یې آباد کړله. نو زما استاد د سوسایټۍ څخه پوه خلک روان دي، کارخانې در سره روان دي. کوکله خلک چې پاتې سي، تش خلک چې پاتې سي، پر هغه باچي ډېر اسانه ده، هغه سره جنګول ډېر اسانه دي. نو په کار دا ده چې موږ اول اصلاح د خپله ځان شروع کړو. حضرت علي کرم الله وجهه 1400 کاله د مخه، او دغه افلاطون
2.5 کاله د مخه د یونان پلاسپر دا خبره کړې وله چې د معاشري اصلاح د پرده شروع کیږي چې پر ځان اصلاح کوي معاشره په خپل اصلاح کیږي شروع به د خپل ځانه کوو په ځان کې به احساس اونس پیدا کوو علم به اصلوو او په علم سره به د خدای اطاعت او د معاشري یووالی راولو هغه اجتماعیت د اسلام خو یو منځ دی بیا د جمیل منځ دی د علاقې وعدت دی په هغه کې بیا د کال 2 اجتماعات د اختر منځ دی بیا د عالم اسلام اجتماع د هغه په سعودي کې ده یعنی اسلام اجتماعي دین دی د انسانانو د وحدت دین دی باید موږ په ځان کې اساسي ونس پیدا کړو دویم شی دا دی موږ په خپل ټولنه کې باید د پوهانو خلکو قدر وکړو د پوه خلکو قدر وکړو په اخر کې زه د چنګیز یو خبره درته کوم چنګیز تیموجین دی د منګولیا سره ولاړ شوی دی 800 کاله په شاوخوا کې نو ډیر ظلمونه کړي دي تاریخ نامه ایرات دا یو کتاب دی 800 کاله د مخه لیکل شوی دی په دا دور کې د چنګیز لیکل شوی دی انسانانو غوښ خوړل دي قتل عام کړی دي انسانانو د زناور غوښ خوړل چې د ژوندۍ پاتې سول په دا کتاب کې ذکر شته نو دلته قتل عام کوي کتابخانو ته ور واچوي غزنی د افغانستان غټ مرکز علمي د دې کتابخانو ته ور واچوي هرات کتابخانو ته ور واچوي ولار ایران لره په ایران کې قتل عام جوړ کی بوشیر وران کی انسانان یې مړ کړل د بوشیر څخه چې آمدان لره اعلان وکي د آمدان خلک راوي ستدي میدانیت چې راوته لوزد دې پښتني ستې کوم کوم صحیح جواب راکې ستې سر په همان دی کوم نه کیرا لکه د بوشیر خلک قتل عامول خلک ولوک چنګیز ورته زه خدای ته لره وسلم که زه په خپل راغلی یو سپینجری ورته ولاړ سول ته نه خدای را وسلې نه په خپل راغلی ته زموږ عمل را وسلې موږ داسې کول پوه خلک مې په کورو کې بندیان کړل ناپوه خلک مې پر ځان مسلط کړي دي نو دا زموږ سزا ده زموږ مرګ ته رواتي نو د ګرده وبخښله نو د چنګیز په زړه کې هم پر دا رښتیا ویلو رحم رالی موږ ته هم باید خپل پوه خلک خپل لارښود وټاکو عزت او قدر یې وکړو په معاشره کې لږ خلک بد دي ډېر نه دي هر سړی د خپل بد ته په بد ووایي زما همیشه په دا مرکو کې دا خبره ده که قتل وسو په ککړانو کې ډېره ښه اصطلاح ده په ژوبو په لورلایو په دې کې سورلاسي د قاتل ورور زما سره په مرکه کې ملګری شوی دی د قاتل پلار سره ملګری شوی دی په لورلایو په ژوب کې د مقتول کورنۍ څه نه ورته وایي وایي زموږ سورلاسي په کار دي د کاکړانو دوی غټې قبیلې دي یوه عبدالعزی دی شوخ دی یوه کبزي ده لکه موږ غبزي په اڅکزي کې شوخ دی د دې دوه در مابینځ بدي سوله د یوه د خان بهادر مراد خان د دابل د شاه وزیر ولو د دې بدي سوله چې په ابلازو کې به مړی وسولو کبزو به هلو رول لري چې قاتل د پلانکۍ زما تربور دی په بل چا پسې مه ګرځه ګرځه به پاتاله ولراله پسه به یې ول راوست چې په هغو کې به وسو دې به هلو وکړي اخر دواړه سره کښېنستل خپله روغه یې په خپله وکړل په کار دا ده چې سورلاسي وټاکو قبیلوي بدي د شي څه جوړه نه کړو یو دویم باید دا کار وکړو قرآن شریف هم موږ ته وایي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلناه لولي سلطانا الله پاک وایي فلا يسرف بالقتل انه كان منصورا ته یو بل مه وژنې ستې وینه یو پر بل ارامه ده که چا یو مظلوم مړ کړي د هغه وارث ته حق لري چې خپل بدل واخلي که چا یو سړی مظلوم بې ګناه ووژي د هغه وارث د بدل حق لري په بدل اخیستلو کې زیاتوب مه کوئ چې ورور تربور یې مړ کړي دا تی ته بری خدای پر قاتل درکړی دی بس خدای پاک دې موږ ته پر علم باندې د عمل توفیق راکړي ستی کور ودان علم بلا عمل کشجره بلا ثمر علم بې عمله دی لکه بې میوې درخت خدای مې خوشحاله لره خصوصا محمد نبي او د ده ملګرو ته دعا کوم چې خدای دې پر رزق او علم او پوهنه کې او په عمر کې برکت واچي زما پوښتنه دا ده چې د علم اهمیت دا خو نو بېشکه موږ ته معلوم دی چې کوم قومو علم رد کوي د هغو کومه نتیجه وخته او کوم قومو چې علم خپل کوي د هغو اوس کوم مستقبل اوس موږ په دا موجوده په دا هېواد کې په دا ملک کې چې کوم تعلیمي نظام موږ لرو آیا دا تعلیمي نظام موږ ته هغه حقیقي علم راکوي که نه ما تا ته وویل زموږ که سیاسي سیستم دی پولیټیکل سیستم
دا نظام موږ ته د یورپ راغلی دی. په یورپ کې دغسې ډیموکراسي نشته لکه زموږ دا چې ده. اول دا چې در 50% به ته زیات ووټ اخلي، بیا به دویم پړاو ته ورځي. زموږ په ټولنه کې 4 خلک ولاړ دي، په کانسټیټیوسي کې 400 ووټ دي. مثال در کوم، په حلقه کې 400 ووټ دي، 4 کینډیډیټس دي. یو سړي 100 واخیستل، بل 100 واخیستل، یو 99 واخیستل، یو 101 واخیستل. یعنی 3% د 3 برخو دا سړی رد کړی دی، په یو ووټ راغلی دی. یعنی دې ته خو ته د مشروعیت لمونځ کوو مولوي صاحب. دغه یو فرق د هغه ټولنو څخه دی. دا یو. دویم شی چې دی دا فنډ، دا د ضیاءالحق په وختو کې دا فنډینګ راغلی دی چې ممبرانو ته یې ورکوي. په اروپا کې دا تور ډپارټمنټس کېږي. دا سړک جوړول، اسپتال جوړول، فنډ استعمالول، دا د ادارو کار دی. په کار دا ده چې زموږ په ملک کې دا شی و دې ته مکاته وکړو. دریم شی زموږ تعلیمي سیستم دی، باید بیخي ډېر ضرور دی چې موږ نصاب ته بیا کاته وکړو، دا فنون علوم سره یو سخت ضرورت دی. دنیا ته هم د دې ضرورت دی. دا اوس په روس کې ښکاري قرآن شریف لازمي سلو، سیرت النبي لازمي سلو. نه دغه سیرت النبي به وایي په روس کې. ته خپله فکر وکړه، دا چې ما و تا ته شکسپیر وایي، ما و تا ته والډ ویلت وایي، جان کیټ راته وایي، شاعران دي. ویلیم شکسپیر خو شته د 25 کالو کې مړ دی، دی نابغه جن جوړ کړی دی. نه ویلیم شکسپیر ډراما کوونکی د په باره کې یو دغه هم دی، یو پروورب دی، وایي چا چې شکسپیر وساتي هغه هر څه وساتله، چې شکسپیر یې د لاسه ورکړي هر څه یې د لاسه ورکړي، دونګې اهمیت ورکوي. ما و تا ته د دوی په ټولنو کې ولې زما او ستا څوک نه یادوي. حضرت عمر فاروق دی اوس داسې شته چې په ډنمارک کې دی یا په کوم ملک دی، سویډن دی، په هغه کې عمر لاسته یو الټیکل دی د عمر لا په نامه دی. نو دا چې موږ علوم و فنون موږ هم ووایو و دوی ته هم دا شی ورورسېږي. دا ټیرریزم پر دې چې زه تا ته لیکچر درکړم یا پر افغانستان درکړم، دا تیری چې د روس پر سوی دی یا د امریکې پر سوی دی، د دې زه تا ته پروف درکوم دواړه غیر قانوني دي. په حوالو د دوی پر دې ما ریسرچ کړی دي، کتابونه مې پر لیکلي دي، د دوی په حوالو به یې درکړم، د دوی د مستندې حوالې دي، د روسیانو د امریکایانو چې دا دوی ولې کړي دي، څنګه یې کړي دي. په خپله موږ مطالعه نه کوو، موږ د مطالعې د خوا پاتې یو. نو ستا د خبرې زه تایید کوم، باید زموږ سیاسي نظام، زموږ علمي تعلیمي نظام او ډیموکراټیک سیستم و دا ته بیا کاته وسي، و دې ته کاته وسي، نظرثاني وسي. موږ شکر دی په ملک ډېر پوهان لرو، د کریکولم په حواله یې لرو، د سیاسي علومو په حواله یې لرو. حاجي صاحب تا په خپل بیان کې وویل چې پاکستان پر 2 قومي نظریه باندې جوړ شوی دی. حالانکه حقایق دا دي چې د قرارداد پاکستان په 40 کې پیښ شو، انګريز د دې د مخه فیصله کړې چې پاکستان به جوړ شي. نو اوس به هغه څه چې د انګريز جوړ کړی دي که به دا پر 2 قومي نظریه باندې د جناح خبره کول، دا به دا خدای حقایق دي. پر جناب باندې خبره کوله بنده ده دلته. زما او ستا په ملک پی ایچ ډي نه صبر کوله. نه د ګس سیاستدانان موږ سټډي سوای. ما تا د پنجاب په کانفرنس خبره وکړه، ته وې که نه وې؟ وې یا هلته نو یا ورکوم یې جواب ورکوم. دغه قرآن دا وایي یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ای د ایمان خاوندانو ته پر حق باندې کلک ودرېږئ. شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا. شاهدي او ګواهي د خدای دپاره ادا کوئ، په هغه کې که ستا تاوان که د مور د پلار یا د خپل تاوان، که د مسکین دپاره ادا کوئ که د دغه دپاره د ماړه دپاره، خو ادا د خدای دپاره به ادا کوئ. دغه ملا عبدالسلام وایي حق به وایم د هغو پورې چې پایم که مې څوک په ټوپک ولي که سنګسار سم. خبره دا ده 50 اسلامي وادونه په خپل لاس کې نه دي حاجي صاحب. صحیح ده. یعنی ما ستا سوال نه واورېدی، څه د په بیان کې ویلي چې د پاکستان پر 2 قومي نظریه باندې جوړ شوی دی. حالانکه زموږ دا مطالعه پاکستان بالکل غلط دی.
زموږ ما تا ته پوه شوم ما تا ته وویل چې زموږ کریکولم چې دی هغه و بیا کتو ته ضرورت لري په بیا کتو ته پوهېږې و دا بیا کتو ته داسې ضرورت لري دغه پشن مثال به زه درکړم د دغه پشن د سنګر غونډۍ به ته در معلومه وي په سنګر غونډۍ کې چې فاست انګلو افغان وار کېږي یو لښکر راځي پر 26 اپریل 1842 دلته جنګ کېږي میجر جنرال انګلینډ مشر دی د دا پوځ دویم پوځ شاه شجاع او مکناټن هغه پر تورخم باندې پر لوارګر باندې اوړي دورې نو دغه خلکو کاکړان دي نمونه یې ستا دا ډسټرکټ ګزټیر ته وګورئ پښین و چمن و کلابلا یوه ضلع ده کوټه په 1906 کې لیکل شوی دی 11 ډسټرکټ دی بلوچستان زما سره 11 سره ستا په انګریزي دی بیا انور رومان په اردو مې ژباړلی دی دا انور رومان په اردو مې ژباړلی دی هغه نسا بک ایجنسي چاپ کړی دی نو په دې کې دا کیسه لیکلې ده په دې کې د دغه ملک باران د رسالدار صاحب د نیکه کېږي دا پکښې کې دی زما د نیکه راغلی دی 400 ورسره دي په ډسټرکټ ګزټیر کې لیکلي دي زما د نیکه عجیز کوم خان دی پلار یې اکبر خان دی د اکبر خان پلار مدد خان دی لیکلي دي مدد خان بزی دا راغلي دي نور د کاکړانو مشران راغلي دي د ترینان دا یو ماسلکي خان لیکلی دی ماسلکي خان کربلایان راغلي دي د عزیز ماما دا راغلي دي جنګ یې ورسره کړی دی بیا زما نیکه پرسنالیټیز اف بلوچستان کې لیکلي دي انګریزانو کتاب لیکلی دی زما د نیکه زما پلار عزیز الوت خان دی نیکه مې دغه دی عزیز کوم خان دی دا په 1919 کې په جولای کې د امان الله خان سره رابطه کړې ده بیا وښتی دی هغه ورته ویلي چې راواوړه بیا جنګ شروع کړی د بولدک د خوا د چمن د شرو اوبو پورې راغلی دی د هغه د مخې 3 خطونه لیږلي دي ژوب لره ساول مسخیل ته خط لیږلی دی سردار شیرک عبدالعزیز کاکړ ته لیږلی دی او ازمیر خان مندوخیل ته خط لیږلی دی چې زه د دې خوا جنګ مش کوو تی دو خوا راولاړ سي دا کاکړان مندوخیل مسخیل او شرانۍ څه نوم یې دی شراني سردار نوم رسوي رسولو دا شرانیان نوم راولاړ سوي دي دې جنګ شروع کړی دی د اول جون څخه نیولې د 8 جون پورې 1919 پورې دی ژوب ګرد نیولې دی ژوب نیولې دی یو دا د ژوب کلا چې د ډي سي اپس دی دا پاته ول خلکو په پیسې په پټه اوبو خوراکي مواد رسوله دا هغه بعد بیا د خلکو شکست خوړلی دی د شکست سره ته ورته ګوره چې د انګریزانو سره جنګېدلي دي په پاکستان کې که په پنجاب کې جنګېدلي دي یا نه دي په پښتني سیمو کې جنګېدلي دي هغه خندانونه نن خوار دي چې د انګریزانو پلوي یې کړې ده هغه آباد دي هغه خندانونه اوس هم په اسټبلیشمنټ کې دي نو خو زه دا درته وایم په تاریخ کې زما هېڅ ذکر نشته زما د نیکهګانو استاد د نیکهګانو هېڅ ذکر نشته دغسې په ادبیاتو کې خوشحال خان خټک 200 تصنیفات لیکلي دي خوشحال خان خټک 200 تصنیفات لیکلي دي د دې پلار د علومو د اکاډمي د پښتو د څېړنو مرکز مشر ډاکټر محیدین اشمیر راته وویل چې 400 تصنیفات خوشحال خان لیکلي دي 400 تصنیفات چی شي ذکر یې ستا په نصاب کې ستا ډاکټر صاحب که ستا خو مازې لږ به وي 400 کاله د مخه د بازنامه لیکلې ده په دغه کې په بازنامه کې د باز قسمونه دونګ مهارت لري د دنیا په یو ملک چا پر باز باندې کتاب نه دی لیکلی د منظوم کتاب پر لیکلی دی د طبنامه لیکلی ده منظومه طبنامه هغه څه دی روغ صورت دی چې بهتر در سلطنت دی و دستارنامه ده دستار د پښتونولي پکښې کې د زموږ دود او دستور او کلتور پکښې کې دی ملي عنعنات پکښې کې دي چې دستار تړي ازار دي د دستار سړي په شمار دي خاصیتونه دي چې دغه کوي خو زما استاد د خپل شان ورک شول نه اسلام راته وایي نه زما استاد په نصاب کې پښتونولي ستا دغه چې ښه خویونه او خصلتونه زما استاد په ژواک یا په کلچر کې ستا د بلوڅ په هغې کې هم ستا د سندي او د پنجابي په هغې کې هم ستا موږ دا وایو چې دا خپل ښه شان باید راواخو دا د نصاب یو برخه وګرځوو هغه خپل نوي نسل ته ور په ګوته کو
خو ما درته وویل چې موږ ذهنن خپلواک هېوادونه نه یو. ما داسې ویلې چې دا د علومو او د فنونو په تقسیم کې موږ د تاریخ په حواله باندې دا شی وینو چې امام غزالی او د خپل احیاء العلوم د ملګري په دې کې د دوی ډیر غټ رول دی چې دا علم او فن زله جلا کوي او په دې کې د دوی ډیر غټ رول دی چې دوی د اسلام بنیادی عقاید او عبادات او د اصلاح نفس په حواله چې کم د تصوف امور دي دا پر یو سایډ کښېښول او ساینسي علوم چې دي واغې ته د ډیر قهر په نظر وکتل د هغې پر بیس باندې دا شی پیدا سلو چې زموږ اهل علم طبقه د دیندارۍ په لحاظ ګرده په امام غزالي پسې ولاړه او تر ننه تللې ده. نن هم چې دا کم اثرات دي چې کم د جدید علومو سره زموږ رقابت پیدا سوی دی د دې په بیس کې چې ته ولاړ سې هغه د امام غزالي د احیا یا د المنقذ من الضلال یا چې د کم تصنیفات دي په هغه کې د معجزاتو په حواله باندې د کم مباحث دي هغه موږ ته دا راشي چې د ساينس او د تجرباتي او د مشاهداتي علم سره د امت د ګرځلاو غټ سبب چې کم دي هغه خلک ګرځېدلي دي نو دا دوا به موږ هغو ته وکړو که څنګه؟ دا ستا خبره بالکل پر ځای ده. بیا چې په بریا صغیر کې د بریټش ایست انډیا کمپنۍ لرله 2 سکول اف تاټس وله یو د شاه ولی الله یو د سر سید احمد خان او بیا ستا د کریکولم په بدلون کې دا لارډ میکاولي لوی لاس دی. دا یو ته مطالعه لري ډېر ښه ته دې فکر کوي دا پر دې زه مقاله کاږم تا چې کومه خبره کړې ده بلکې د وخت ساینسدانان مسلمانانو پانسي کړي دي ملک بدر کړي دي دا شان خو راغلي دي دا پستې خو موږ ته پکار ده نوي نسل ته دا پکار ده چې پر دغه شکار وکړي فنون د اسلام نه دي وتلي دا د علم یو برخه ده خو هغه شی په تا خالق پیژني عصري علوم ستا د روح سره کار لري او دا بل چې دي دا فنون چې دي دا به دغه ډوډۍ خوراک چشاک به دې ته گزاره نشي کولای الله پاک هغه وي ما تا ته تسخیر کړي دي کار جن واخه د خپل عقل کار واخه هغه مو قطعا عصري علوم دینی علوم چې دی هغه یو د بل سره تضاد دي نه دا د علم دوه شاخه دي. علم اطلب العلم من المهدي الى اللحد رسول الله سلام عجز دی وای تی علم اصل کې د زنګوسه تر لحد پورې نو دا دینی علوم خپل اسکاله کې خلاصيږي در لحد پورې ځي شوایم. دویم اطلب العلم ولو كان بسين وای علم اصل که څه هم چنه پسیږي اوس د دنیا 7 انشټ سیویلایزیشن د نړۍ و لرغونی تهذیبونه په هغه کې یو چین دی د چین دغه تهذیب دی یو ارین سیویلایزیشن دی زموږ دی د افغانانو د پښتنو تهذیب دی د دجله او فرات دا دی او گریک سیویلایزیشن دی دغه سیویلایزیشن دی د ایټلی دا په دې کې دا چین له چې تا رسول الله سلام ترغیب درکې یلته خو مدرسې نه وي نه یو مسلمان تللی ولو خدای ته دا ترغیب درکې چې ورسلته فنون حاصل کړه د فنونو د پاره دی لږه د قران آیاتونه ماته ته ویل چې الله پاک وي ماته ته تسخیر کړی چې په اسمانو کې دي چې په مځکه کې دي نن تا په فنونو د هغه آیات بلکې داسې آیاتونه سته چې پر آیاتو باندې ساینسدانانو کار کړی دی هغه په اسلام کې ثابت کړي دی هغه شان ما چې دا کلاسیفیکیشن د علم ته وکي دا علمي دغه د دوه شاخې دي په دې کې دواړه راځي دا عربي اصطلاح ده او پوهنه ته علم ویل کیږي په انګریزي نالج ته ویل کیږي دا علمي اصطلاح ده علوم عالیه او علوم عالیه دا دوه شاخې دي اسلام کتان پر دې بندیز نه دی لګولې چې ته مدرسه ووایه فنون مو وایه اسلام د علم دغه کړی د خو ما ته د چین مثال درکړي دویم زما استاد سب کانټیننټ یو نیم سل کاله په شاوخوا کې د انګریزانو د نصاب لاندې راغلی دی د انګریزانو تر غلامۍ لاندې راغلی دی د زما استاد سیمه هغه خپل کریکولم جوړ کړی دی هغه خپل قانون پر تا نافذ کړی دی موږ د پرایویټ سکولونه زه خپل اول پرایویټ سکولونه باید موږ یو نصاب اوس د دې مثال زده درکوم ما په سرکاري سکول کې سبق ویلی دی یو الک 40,000 یا 50,000 په پرایویټ سکول کې ورکوي
چې کمپټیټیو ایگزامینیشن شي زه هغه کښېنو زما نه ژبه هغه رقم زده ده نه ما پوهنه هغه رقم زده کړې ده ښکاره خبره ده چې هغه په پرایویټ سکول کې سبق ویلی دی هغه نصاب یې په انګریزي ویلی دی زما امتحان هم په انګریزي اخیست کېږي نو دی خو کوالیفاید دی در ما ته په اردو ویل سوی دی دته په انګریزي ویل سوی دی په انګریزي دی رواني لیکل ویل کوي نو په کار دا ده چې اول موږ ته په سکول کې که زما ستا نصاب په انګریزي باید یو کال موږ ته خالي دغه را زده کړي ژبه را زده کړي بیا دې علم په هغه ژبه کې راکړي چې ما زده کړي او دویم شی ته د خپلې معاشرې او پیداوار ته وګوره دا زما او ستا علم حاصلولو زما او ستا پر ملک کبر ونه راوسلېد دغه د 100 کال پر کال نه سي لیدلی دا مارشاله د ایوب خان د مارشاله مثال چا ماته راکاوي ویل یو سړی دغه مشین ورسره و دغه توپنچای په جیب کې بل چا چاکو پر ونیوي چې لاس پورته کړه د دوامه توپنچا نه د پراکښلې هغه په جیب کې وکتل توپنچای جن وکښله دونګې واملو اوس تر راسته سری عام خلک د پوج خلاف روان دي دغه سیاستدانان راواخه دی په ډاګه پیسې خوړل کېدې پخوا لاسو شل کاله د مخ موږ خو نه دي په یاد اوس خو د هر شی دی سلو و بدو ته دی رواج خلکو ورکړي چې د مور شیدې بولي بد کارونه هم هېڅ شی بد نه دی نورې خبرې که د معاشرې دا موږ راواخو انسان کم حیثیت په دا معاشره کې لري د انسان څه حیثیت دی اویا خلک په یوه ورځ وکیلان مري ستا کریم خلک مري څوک یې پوښتنه کوي ستا صدر په تاریخ رالویږي ستا صدر مري ستا وزیر اعظم مري څوک یې ګر سره بسخاص کوي د اوس یې درک معلوم شوی دی ما ته چې علم استاسیون سره نه کي ما ته چې علم ذهني خودمختاري نه کړه ما ته چې علم اقتصاد را پیاوړی نه کړي زه علم څه کوم دا زما او ستا علم کم دا و چې دا یوه ویزه چې موږ راخو سال ته د امریکې ویزه چاته ورکول کېږي یا د برټانیې یا د یورپ نه ورکوي او چې په څه توګه دی پاتېږي هلته پاتېږي څه وجه ده خو علي سر یې په امان دی هلته یو امن دی او دویم د ده هغه بنیادي ضرورتونه هغه ټولنې ورپوره کړي دي هغه د قانون پایبندي ده زما او ستا معاشره خو په خوله وایو مګر عملا هغه رقم نه وي کور ودان